الحمد لمن تفرد بالقدم وكل شيء سواه مسبوق بالعدم والصلاة والسلام على المبعوث إلى العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون دا الله رب العزت دربار کې درخواست ہے چې دا هغه خبرو توفیق مونږ لرا کی چې زمونږ او استادو د زړه د اصلاح سبب ګرځي او دا الله رب العزت د خوشاله ولو سبب ګرځي مخکې د مانځنه مونږه دا خبر وکړه چې د مسلمانانو وحدت انتهایی ضروری دی دویم هم دا وکړه چې د هغې دپاره اعتماد علی السلف دا انتهایی اهم چیز دی او دریم هم دا وکړه چې د غیرو قومونو سازش دا دی چې د مسلمانانو چې کم تسلسل له او کم د زنجیر کړای دا پمینس کې وشلې چې دیش لولو په ذریعہ د مسلمانانو وحدت پارشي پاغي کې داغي تسلسل ختمولو یو کوشش آغا د تقلید پرد کې کېدو چې ځنې خلق را بیدار شو چې آغا د تقلید د حقیقت نه خبر نو او پاغي باندې رد شروع کو مفید الطالبین ولنی جلد کې راوړي دي وی الناس اعداء لما جهلوا خلق دا هغه څه دشمنانی چې په کم یو سیز باندې پویږي نه د تقلید د حقیقت نه نو خبر د ځان نه یو قسم تعریف جوړاو او دا غي باندې د ځان نه بیا خپل کورانای چې کومې فتوی فټ کولې د تقلید حقیقت مخ کې لړن انداز کې موږ صرف دومره وې چې نوم دې د اعتماد علی السلف د شریعت پرانا کې او د شریعت په امورو کې په اسلاف او مشرانو باندې اعتبار کول او پاغي اعتماد کول کله محله والو په خپل جمعات په استاد باندې اعتبار ني نو صبر پسې منځو کی نو چې کله د شریعت په مسله کې په مخ کې خلکو اعتماد پاتې نشو او هغه بیکار ښکار کړی شو هغه ناپوه او جاهلان ښکار کړی شو بلکې هغه د شرک او د مشرک مصداق وګرځول شو او هغه د بینمازه او د غلط منځواله مصداق وګرځول شو نو پاغي چې کم دین مونږ ته را رسولې نو پاغي بس اعتماد پاتې شي
د تقلید تعریف او د تقلید معنی ظاهر کې دا ټکي د طالبانو په اصطلاح کې مصدر د باب تفعیل له قلد یقلد تقلیدا او د دې جامد چې کوم دی نو قلاده هار ته ویل کیږي امبیل ته ویل کیږي چې کله سارو ته چي او زناورو ته نو مونږه طرف ته خلق میرای وي ګنگړی وطنی چولی غاړې ته پړې چولی میرای او هار قربانو ته امبیلونه خلق چي تازه تازه رز شوي تیر شوي قربانو ته امبیلونه چولی قران کریم کې القلائد ټکي راغله دي امبیلونه او د سارو هارونه نو د تقلید د لغت معنی دا ده چې بل چاته هار اچول بل چاته هار اچول عائشه رضی الله تعالی عنها نه امبیل رخصو هغه ورته قلاده ویلی نو دا هغه په غاړه کې غړندې نو چې ګینی دا هغه په غاړه کې سو د سارو غړندې پروتو خدای په غاړه کې هار پروتو نو انسانانو مبارکي چې تقلید او قلاده ویل شي نو دا معنی هار او د تقلید معنی دا هار چاته اچول امیتوب خوده ځای کې دی مصیبت ته پوهه ډیره کمه ده د هزاراتو نه چې د تقلید تپوسو کی نو هغه وی خپل غاړې ته پړې چول او دا ورکول چې کمندنو امام لا چوته وي ستا پړې او زما غاړه نو د ځان ته ساروي وي دا مقلد چې کمندنو وي د ځان ته سوي ساروي وي وی دی وی چې ما خپل غاړه کې پړې واچو او غله می لاسو کې ورکدا پړې دومره حضرات نه پويږي چې د تقلید او د تقلد فرق شته او کنيشته دی د باب تفعیل او د باب تفاعل په فرق نه پويږي تقلد خپل غاړه کې امبیل چول او تقلید د بل په غاړه کې امبیل چوللی نو دی په دې فرق نه پويږي د ډومبینه پونه خراب ده رستو به څه تعریف کی اول تقلید وای دیتا چې د بل غاړه ته امبیل واچي لکه تاسو بسکولونو کې لیدلی او کسکولونو کې نه لیدلی نو ټي وی ګان خلک ګوري نو چې کله دا وزیران یو کالج تلاړ شي او خلکو له نامونه ورکې نو غله غاړه ته یو تامړې غونډه کیس کی واچي دا تامړې چول دا د عزت نه خده کې د بی عزتای حالا توبه ا دې خلکو دا سو ګرځولا د بی عزت دا د امیانو نو ممیان دي غریبانان نو تقلید چې کم دی نو د بل غاړې ته هار چول اس پښتو کې مطلب دا دی چې دا مقلد چې دی دا امی کاکا سوکو امی مونږ ټول امیان یو د دې وضاحت زروستو کوم چې امی چاته وي او مولا چاته وي مدرسې نه چې پاریږي ته شغته مولا نه وي خو د دې مطلب لند دا دی چې دا امی کاکا چې دی نو د خپل مینی او د عقیدت هار د مولای سے پغاړه کې واچي هغه ته وای چې ز پتا مې یم چې تر اتوي کیننو کینم با او چې تر اتوي پاسنو پاسم نو دا د مینی هار اچوللی د مینی څه شي هار اچول نو مقلد مطلب چې هغه د مینی او د عقیدت هار د امام ابو حنیفه رحمه الله غاړه کې سکو واچو دا خپل قول او خپل عمل د امام ابو حنیفه رحمه الله په غاړه کو داغه په غاړه کو چې کله قیامت پر از ما ته خدای پاک سوي نو زما غاړه به صفای زبو توام چې امام ابو حنیفه نه سکوا تاسو کوا
دا بعینه د حدیث مصداق ته رسته ان شاء الله زوام. نو دا د عقیدت هار چول د مینی او د محبت هار غاړه تا چول دا د لغت مطلب دی. دا چې استعمالیږي په کتابونو کې تقلید مقلد مقلد دا چې استعمالیږي نو د دې معنی کشاف فی اصطلاحات الفنون د محمد اعلی تانوی رحمه الله کتاب دی. دا ټول مصدرونه چې کوم کتابونو کې راغلي انو دای آسانی طریقې سره حل کړی دي. نو هغه د تقلید تعریف کړی چې تقلید څه ته وایي؟ وی اتباع الانسان غیره فيما يقول او يفعل معتقدا للحقية من غير نظر الى الدليل كأن هذا المتبع جعل قول الغير او فعله قلادة في عنقه من غير مطالبة دليل. تقلید وینم دے د یو سړی د بل منل اتباع پکې راغی. اتباع الانسان غیره د یو انسان د بل منل چې هغه سوی او سکی نو د پاغي کې دا غومني د د په نیک ګمان دی د په اعتماد علی سلف د د په نیک ګمان دی چې دا استاد نیک سړی دی پرهیزګار سړی دی د دین د ځان نه جوړي د چې خامخا سمنګ ته مسله کوي نو کتاب کې لیدلی نو ال راته کوي نو زمنګ په نیک ګمان نه او د سره خامخا دلیل یي خو موږ لا بس دې دلیل له پوه نه شوي موږ لا بس دې دلیل له موږ د دنه دلیلونه نه غواړو زمونږ په نیک ګمان دی د سره خو خامخا دلیل یي خو موږ یې ته نه غواړو نه. دا مطلب دی د تقلید. دا دې کتاب کې چې لیکل ورستو به ان شاء الله زه دور آسان او کوم چې تاسو وایي چې شابه سي. دویم نامی د حسامه شرح لا هغه وی اتباع الغیر على انه محق بلا نظر فی الدلیل. اتباع الغیر على انه محق بلا نظر فی الدلیل. د بل چا منل پدې نه ګمان باندې چې د حق پرست دی د څه دی حق پرست دی او زه د دنه دلیل نه غواړم دا نه چې د سره دلیل نشته خو زه د دنه دلیل نه غواړم. داسې مسلم الثبوت هغه تقریبا دا معنی کړی دا ډیرو کتابونو داسې معنی کړی دا. زمونږ استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد مسلم نستوی سے مد ظلہ العالی اغی د تقلید لند مطلب ذکر کئی د دې ټولو تعریفونو نچوړ او خلاصہ یعنی چې عوام په پوه شي چې دا تقلید وې سبلا دا سره چې باس ختم شي او خلک کوئی چې پته ونه لګي دا چې دا تقلید خزو او کڅړیو ادا د څلومو خو چې په آسان انداز باندې د تقلید مطلب دا دی چې په قرآن او سنت باندې عمل کول په موافق د تشریح د یو امام. یره ډیره قیمتي خبره ده وینا په قرآن او په سنت باندې عمل کول موافق د تشریح او د وضاحت د یو امام. زامیما د قرآن مجید نخپل هر مسله را یستلې نشم ان پړم جټیم د حدیثو نخپل هر مسله را یستلې نشم. او زما مسله ضروری نه ده چې ښکاره د زماغه مسله په قرآن مجید کې وي ټکی په ټکی دی زماغه سکی قرآن کې او ټکی په ټکی دی هغه په حدیثو کې. خدا ضرور ده چې یو ځای به پکې وي خامخا خو ما ته نه ښکاري ځکه زما هغه چشمې نشته دی کمې چشمې چې د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی وي
هغه په قران ډیر خپویدو، هغه په حدیث ډیر خپویدو، او زمونږ دا وخت ډیر رستو شوی دی، او زمونږ دی وخت نبی علیہ السلام ویلی دی چې ثم یفشل کذب، بیا به دروغ ډیر شي، او زمونږ دی دور ته دا بیا جهالت را مات شوی دی. اسی خلک کوئی چې علم زیات شو، بیا جهالت را مخې ته شوی دی، نو ناپوهی زیاته ده. نو موږ په قرآن او په حدیث داسې نه پوهیږو لکه څنګه چې په امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی څه کېدو پوهیدو. نو موږ وایو چې عمل دې زموږ په قرآن راشي، عمل دې زموږ په حدیث راشي، خو په هغه وضاحت موږ منو او هغې له ترجیح ورکو. د قرآن او د حدیث ډیرو خلکو وضاحتونه کړي دي، د هغې نه مسلې را ایستلي دي. امام شافعي رحمه الله کړي دي، امام احمد رحمه الله کړي دي، امام بخاری کړي دي، نور ائمه داسې ډیر ځانونه کړولي دي، خو زمونږ د امام ابو حنیفه وضاحت څه دی؟ خوښ دی. نو موږ د هغې په وضاحت باندې عمل کوو. او دا یوه مقدمه ده چې دا ضروري نه ده چې هره مسله دی ټکی په ټکی اقا شانتی په قرآن کې وي او یا دی پس کې وي په حدیث. یعنی لنډ مولیانو په ژبه به ووامه چې هره مسله کې نص صریح ضروری نه دی. پوه نه شوئ که نه؟ هره مسله کې نص صریح ضروری نه دی. دویمه لنډه خبره دا ده، او هر یو سړي لره په قرآن او په سنت باندې مکمل عبور نشته. هر سړي لره د ټولو علم یو شانتی نه دی، د هر چا علم یو شانتی نه دی. اوس زمونږ یو مسله راله چې موبایل کې تلاوت وشي، نو آیا په دې به مونږه سجده د تلاوت کوو که به پې نه کوو؟ اس کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس مسئلہ کے بارے میں. اس تے جواب منگلا سکرا کی چې په موبایل باندې سجده آیات د سجدی تلاوت شو، په ټیپ باندې تلاوت شو، نو آیا په دې باندې به مونږه سجده تلاوت کوو که به پې نه کوو؟ اوس ته دا مونږ ته څوک قرآن کې وښیي او یاد راته صریح حدیث په دې باندې څه کی پیش کی. د دې لپاره به موږ ضروري دی او داسې عالم نه تپوس کوو چې هغه د قرآن په نري بیري باندې هم پوهېږي، داسې د هغه نظر ډېر جوړي، ډېر سري تش په لفظي ترجمه نه چې والذین او هغه کسان هاجرو چې هجرت کړی دی په الله د الله په دین کې، دا خو عوامو له هم ورځي. دا نه چې مغز د قرآن باندې څه کېږي پوهېږي، او د حدیثو په مغز باندې څه کېږي پوهېږي. نو موږ به هغه ته ووایو حضرت موږ ته د دې مسلې حکم څه کا بیان کا. نو اسې دا تپوس کول ناروا دي؟ دا ناروا نه دي که دا د اونکو نو ګناهګار یې. پوه نه شوئ که نه؟ که دا تپوس دی اونکو نو سی گناهګاری. ځکه نبی علیہ السلام حدیث کې هم ویلي دي او قرآن هم ویلي دي چې تپوس به کوئ. څه به کوئ؟ تپوس به کوئ. دا تپوس وکړو، دا تپوس ویل په قرآن کې هم راغلی دي، دا تپوس په حدیثو کې هم راغلی دی. یو لوی عالم موږ له د هغې څه راکړو؟ جواب راکړو. اوس به موږ منو که به نه منو؟ دا سوال مونږ خوند له کړی و، پوهېږئ که نه؟ دا سوال مونږ سور دپاره کړی و چې صرف لکه مونږ هسې سور کو د دې ملا علم معلومو چې د سور اوبو کې دی. دا خو مونږ د یو مقصد دپاره کړی و، نو دقه به مونږ منو که به نه منو؟ منو. نو چې هو منل نو دغې ته تقلید وایي. نو دې منلو ته څه وایي؟ تقلید وایي. موږ د ظاهر کې خو موږ د مولوي صاحب ومنل،
خو هغه مولوی سے موږ ته د سنه خبره کړې وه قرآن نه، اوس هغه د قرآن نه معلومه کړه، د حدیث نه معلومه کړه په داسې انداز باندې چې زما او ستا فکر هغې ته نه رسي. لکه د موبایل کې د اواز د کم ځای نه راځي، په دې موږ پوهېږو، څه نمبر یې میلاو کړي او بس شی برابر شي. په دې خو هغه خلک پوهېږي چې د چا به دې سره سي کاري که نه کاري، نو هغه به پې پوهېږي. اوس ما او تا خو په دې باندې نه پوهېږو. اوس هغې عالم ما ته قرآن ویلی دی، هغې عالم ما ته حدیث ویلی دي، خو زه ظاهر کې نه پوهېږم، زه هم کوم ځای دی دا په قرآن کې ما ته نه ښکاري، او ما ته نه ښکاري چې دا هغه ما ته د څه نه ویلي دي، د قرآن نه یې ویلي دي، یا د یو عام د لاندې کړې ده، یا د یو مطلق فرد ګرځولی دی. نه غریبانان نه هم پېژني، نه مطلق فرد پېژني، خو زه سور دی لګو به، یا د یو عام د لاندې کړی دی، یا د یو مطلق فرد ګرځولی دی، یا چې کوم دی نو د نس نه د حکم منسوسی نه یو علت راغستی دی، او بیا هغه علت په دې غیر منسوس کې موندلی دی، او ویلی دی چې دا او هغه یو شانتې ښکاري، دا او هغه یو شانتې ښکاري، نو د هغې حکم قرآن کې داو، نو دا هم د هغې په شانتې ښکاري، نو د دو حکم به هم دا وي. کداب آل فرعون والذین من قبلهم فاخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. قرآن کریم د قیاس چلخی دا اوسنی کافر دا داسی دی کداب آل فرعون دأبهم کدأب آل فرعون، دا اوسنی داسی دی لکه فرعونیان، یو شان دی، شکل کې یو شان دی، جبه یو ده. اوس دی بو چې دا اوسنی کافر دی ځای کې اوباما کم نه ها، دی وایي دی اوباما کم نه، دی ځای بوش کم نه. قرآن حل کړه وی کذبوا بآیات ربهم، دا پدې کې یو دی کنه چې هغه هم د الله آیاتونه نه منل، نو دوی هم د الله آیاتونه نه مني، نو چې هغه نه منل نو د هغې حکم دا شو چې فاخذهم الله بذنوبهم، نو د اوسنو حکم به هم دا وي چې فاخذهم الله بذنوبهم. نو امام او عالم هغه ما ته وښودل چې دا د پلانکي آیات لاندې کېږي خو ته پې نه پوهېږي، د فلانکي حدیث د لاندې کېږي خو ته پې نه پوهېږي. نو زه ورته وایم زه دې نه پوهېږم، خو خدای دې وبخه چې ما ته دې مسله وښوله. نو ما له دوا کول پکار و که ما ته هغه ته شیطان ویل پکار و، یاره ما له خو د هغې احسان منل پکار و چې زما د یو شریعت مسله وه او هغه ما ته وښودله، ما ته وښودله، د قرآن نه راته وښودله، د حدیث نه راته څه کړه وښودله، راوي یې استله. دې ته استنباط وایي، دې ته څه وایي؟ استنباط وایي، دې ته اجتهاد وایي. دا د هر سړي کار نه دی، رښتیا خبره ده. د دې دپاره عقد الجید کې شاه ولی الله رحمه الله شرطونه لیکلي دي. دا د هر سړي کار نه دی چې ګینین یو سړی د کورکمن غوټه څه کي معلومه کې منګه کوی د کورکمن غوټه موندلې وه. کورکمن خو پېژنې که نه؟ شکر دی د خیره سره. نو هغه د کورکمن غوټه موندلې وه، نو په خپله د منګک هغه کور چې دی هغه بل ټکی ښکلی نه دی، انو د منګک په خپل کور باندې بیا بورډ لګولی و، وی حکیم پلان کیسے وہ، حکیم پلان کیسے وہ. هغه بیا د حکمت دعوه کوله. نو دا نه لګینی چې سړی د یو حدیث معلوم شي او هغه بیا د مجتهد دعوه کر بیٹھے، ادي بیا د مجتهد دعوه کوي چې زه مجتهد ما او امیل را تقلید دی او مولا را تقلید نشته. نورونو مار تقلید صرف وضاحت کو ولې دا ګناه دی. سو زبد عالم نه تپوس نکوم، دا غیر مقلد دی، ما تر دې مسئلې حل په قرآن او په حدیث کې وخی. نو اوس پس وای به چې قرآن کې نعوذ بالله نشته، حدیث کې نشته، نو زما د دین خدا مزاج دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
الله رب العزت وی الیوم اکملت لکم دینکم نن می پورا ک تاسو له دین تاسو نو دین خو سره پورا دی زما د نن نه ورځي قران کریم بارک سوئی محدثین سوته وی محدثین ترو تازه قران کریم نن ترو تازه دی زما د نن نه رضی د حوادث سره داسې لګي لکه څنګه چې سوار لسوا کاله مخکې لګېدو زما ټول ارسب کې موجود دي خدا خو زما کم فهمی دا او زما کم علمی دا چې ما ته تینا معلومیږي نه نو زه د پوهې نه تپوس کوم نو د دقې پوهې نه تپوس کول او بیا د هغه منل دې ته ویل کېږي تقلید نو ما ویلو د قرآن او د سنت اتباع او قرآن او سنت منل خو موافق د تشریع د یو امام موافق د تشریع د یو امام او تقلید چې دی نو دا په کومو مسائلو کې تقلید په مسائل منسوسو کې نه چې کومه مسله کې نص صریح غیر معارض موجود وي نو پای کې بعد تقلید نه کوي پای کې د چا منلو ته ساجت ته او قرآن او سنت کافی دي لکه مونږ فرض دی نو چا ویلی دي امام ابو حنیفه الا توبه قرآن ویلی دي چې څه دی فرض دی زکات فرض دی چا ویلی دي قرآن ویلی دي چې فرض پای کې امام ابو حنیفه ته ساجت ته هغه چې چا لفظي ترجمه د قرآن کړي نو عمر ته لګي پته لګي چې کله په یو مسله کې نص موجود دی نص صریح غیر معارض نو پاری کی د بل چا منلو ته حاجت نشته قرآن واضح ته حدیث واضح تی نو پای کی منلو ته حاجت نشته خو چې کما کې نص چې یا شته نه د سره صریح نص چې کم نه هغه موجود نه دی صریح نص چې دی نو هغه نه دی موجود مسئله دا غیر منصوص به هم پای کې نص نشته نو اوس پس سوامه آیا زبا داوا ما چې دا په دین کې نشته نو دا خو بیا د قرآن جوټ لاول راځي چې کم سړی اجتهاد د مجتهد نه مني او استنباط د نصوصو نه مني نو گویا کې دا غدا نظریه ده چې ځنی جدید مسائل چې دی نو قرآن کې نشته هغه په حدیث کې نشته نو هغه دین ته ناقص وي او دین ته نیمګړی وي دی خو دین ته څه وي نیمګړی وي او کنه دی وي چې زه د یو کلیه د لاندې کومه زید یو کلیه د لاندې کومه او زید یو عام د لاندې کومه نو تین نن د لاندې کوي او سوارلس دیارلس سوا کاله مخکې دولسنیم سوا دولس کاله مخکې امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی هغه د یو آیات د لاندې کړو او د یو حدیث د لاندې کړو نو اسی په ایمان وایا زستاو منم کداغه د داسې ملاو منم چې دا هغه په امامتای باندې یو محله نه ده متفق صحیح ده یو محله په نه ده متفق نو زه دا هغه منم او که زه دا هغه چاو منم چې دا هغه په زهد دا هغه په ورع او په تقوا او دا هغه په علم باندې سالم دنیا صدا متفقه ده نو دا هغه ولې نه منم چې د نن زمانه هغه منم یا نس پکې شته خو نس پکې محتمل له هغه معنی دو دي معنی سودی دوا مونږ چې کتابونه ګورو نو معنی دو راځي اوس آیا دې دوه کې کومه معنی واخلم نو دې ماته نه زمانه مجتهد وای زما معنی واخلا او زه ته هم دا غي علم چې نبی عليه السلام تاسو نږدې نو اس زپدي ګناګار شوم چې ما دې پرې خود دې زکه خپه شو غریبو نو دې زکه خپه شو نو د تبې د تاوغږي وې زمانه منی او د امام ابو حنیفه منی نو دا خو په دې غریب خبره یا نس پکې راغله خود و نسین دی متعارضین زمان نظر کمزور دی زمان نظر څه دی نو ما ته دوا آیاتونه او حدیثونه داسې ښکارا شو لکه چې یو بل سره ټسل خوري حالانکه شته پکې ټسل نه بالکل پکې نشته توبه توبه خو زه کم فهمه ما ته ناسخ منسوخ تاریخ نه معلوم ما ته مقدم او مؤخر معلوم نه زه احوال نه پیژنم ما ته چې کمندنو فقاهت نه معلوم زه داغي په
حل باندې پوهیږم نه. نو دوه نسونو کې یو له ترجیح ورکړه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی او بل له ترجیح ورکړه د نننۍ زمانه استادی. زه د چاو منم دا فیصله خیر ده پتا سو یاره په دې پوهیږي کنه. ما وی خپل معنی می کولم د قران او د سنت اتباع کول موافق د تشریع یو امام چې امام وضاحت کی د قران کریم او د آیات نو دې ته ویل کیږي تقلید. او دا دویمه خبر اوس کومه تقلید او اتباع چې دینو دا یو سیز دی. څنګه می وې دویمه تقلید او اتباع چې دینو دا یو سیز دی. یو دا یو حربه استعمالیږي او دا د ابن خویز منداد مالکی رحمه الله تعالی یو خود ساخته فرقو هغه غریب چرته یو ځای کې ولیدلو فرق وکړو چې تقلید دی ته ویل کیږي. دا اوس ګوره تقلید دی ته ویل کیږي چې بے دلیل ده چا مننه. اوس فرق راغی کنه. مونږ څنګه ویلو مونږ وی تقلید دی ته وایي چې هغه سره دلیل شته خو زه ته غواړم نه دلیل وسره شته خو زه ته او بل طرف سره راولګي هغه وی تقلید دی ته وایي. تقلید وای دی ته وای چې ته چا منې نو هغه سره بالکل په دې باندې دلیل نشته او دا خبره خود ساختره د خپل جیب راځي نه. هغه دا تعریف وکړو نو دا خو چې څوک نه ناروا کوي یار دا خورایشه کته ته پتوینی معلومه مړه دا خو مونږه کورس د دې خبرې کوو چې څوک په دین کې د بل چا به دلیل مني او په بل په روانيږي د باندې خلک څنګه پتوی لګي. دا خلک کو دا کورس خو خلک چې کم دنو په پنځپیر کې کوي دا کورس دا چټونه به ان شاء الله کې خیری را ټول په جمع باندې را کې اوس ما قبله غلطيږي بیا په جمع ان شاء الله کې خیر اول خو به اشکال پاتې کیږي نه. انو هغه وای تقلید وای دی ته وای چې به دلیل ده چا منل کته وته ګوره کته وته قران وای چې نه کته وته حدیث وای چې نه زبد دمنم نو قران پیژنم نه حدیث پیژنم ز پلان کې پیژنم. دې ته وای سوې تقلید او اتباع دې ته وای چې ته دا غومنه خوغه سره سوي دلیل. نو اسی پیمانی وای ما چې کوم تقلید تعریف کړو او خیزمنداد مالکی رحمه الله چې د اتباع کوم تعریف کوي یو شی دی کنه دی یو شی دی. یو تقلید د مشرکینو دی یو تقلید د چا دی د مشرکینو دی او بل تقلید د ائمه کرامو دی. د الله رب العزت خاطر کا خپکیګه ما خو مونږ په تا خپکیګو ذکر ته درخواستونه کو په ځان خدای شته کې خپکیګو په تا خپکیګو خاتمه باندې خراب شي. یقیني خبره ده خاتمه باندې خراب شي. اغه آیاتونه چې کوم په مشرکانو باندې قران چسپان کړی دي هغه پای مو په مقلدینو مچسپان کوا خاتمه باندې خراب شي. تقلید چې تقلید هغه چې کې یاد لغوي خبره کوي لکه څنګه چې مونږ وایو یو بدعت ته بس بدعت کی تقسیم نشته حسنه او سیئه بل بدعتي راو لګي هغه وي په کیسه ده تقسیم نه نه لغوي علی زکه په کې تقسیم کوي چې شرعي والی بیا په کې تقسیم نشته. مونږ چې کوم تقلید کو تقلید دایمو د دیو د اتباع فرق نشته. وجه یو وجه هغه دا چې مونږ کوم د تقلید تعریف وکړو پاغي کې ټکه د اتباع راغی ټکه د چا راغی اتباع راغی او قانون دا دی چې د معرف او د معرب په منځ کې اتحادی علمی خبره مې وکړه بیا د عاجزان خپنه شي ځکه اصطلاحات باندې غریبانه نه پوي. قانون دا دی چې حد په محدود حمل کیږي په مابین د حد او د محدود کې حمل ضروری دی او حمل اتحاد غواړي. حمل څه غواړي اتحاد غواړي. نو تقلید او اتباع یو شی دی ځکه ما تقلید تعریف کړو اتباع الانسان غیره. تقلید په تعریف کې اتباع عالم او اتباع چې تعریف کړه نو تعریف او معرب شی واحد شو. دیمه خبره دی وای تقلید چې وی هغه به دلیل ای او اتباع چې وی هغه بچای
په دلیل باندې ومن يتبع الشیطان فانه یضله. اتباع د چا باره کې راوړی دا شیطان په اتباع باندې سره دلیل کنه ها اوس پس کوي الله الله خو بس علم د کم ځای نه راوړي. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر. نو په اتباع د شیطان څه دلیل لوي؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. نو دا اتباع په دلیل کې به دلیل وا به دلیل وا او اتباع راغلی دا اتباع راغلی دا او به دلیل دا. دا خبره مکوا دا د مفعول فرق وای ساده فعل ویسا شیر سوی متصل ولالی وی الفعل کلبلی فعل په شان نه خوې دي چا چې په پړې واچو دا غلي فعل متعلق سره معنی بدلی لکه قامت السوق او قام زید درید او قامت السوق بازار درید او قد قامت الصلاه منذ درید. دا یو شانتی رټولو دریدل ها یو شانتی یو شان ندی کنه بدل دی الله دې خوشاله کا. دا بدلی دا د متعلق سره معنی بدلی. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا يؤمنون بالغيب يؤمنون بالجبت والطاغوت. تب وای چې ایمان مطلقاً حسن نسو نه دا د متعلق سره بدلیږي را بدلیږي. نو دویمه خبره دایم صحیح نه ده چې اتباع چې کمندونو هغه همیشه په دلیل باندې وي کله نه کله اتباع چې کمندونو هغه به دلیل. دریمه خبره دا فرق چې چا کړی انو د په قرآن او د سنت نه حواله ذکر کړی ده. اهل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اپنے اصول کو ہاتھ سے نہ جانے دو اس فرق پر حوالہ پیش کرو قرآن اور سنت پیش کا کنا نہ دا خود ابن خویز منداد مالکی رحمہ اللہ قول لے او پخپل مقلد دے نہ مقلد خبر اولے منی دے ابن خویز منداد مالکی رحمہ اللہ قول لے او پخپل سدے مقلد دے نو طول دا مقلد بیا منی او درے مدادا چھتوائی فما بین دا تقلید او دے اتباع کس دے فرق دے نو بیا با پا ما بانے دے اتباعیاتونا نچس پانے خواہ صحیح دے کنا پا ما بانے دے تقلید پرد کی کم آیات چسپانی گی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبانا. نو اس پا ما بانے دے تقلید پرد کی دے اتباعیاتونا سکی چسپانی عجیبہ خبر ہے د پارا اس تقلید و اتباع سی یو شی عجیبہ مسلمانی دے رہا یو بازار کے دو نرخا یو منڈائی کے دو نرخا عجیبہ مسلمانی دا کارما کو پا دے بد کاری دا سکار کوئی چھ سبا پی خپلو شاگردانو تا نم علامتا کیگی کنا. نو تقلید و اتباع چی دی نو دا بالکل سشی دی یو شی دی تقلید و اتباع یو شی دی. نو اس خبر راو تلا چار کلا د تقلید او د اتباع په منځ کې مساوات شو نو یا دا متساویین نی او یا دا متساوقین نی. اوس بیا خبره بل لړه متساوقین او متساویین فرق بل څوک معلومه خو دا وادي وري نو یا دا متساویین نی او یا دا چې کمندونو متساوقین نی. نو سراشه او قانون په متساویین او متساوقین کې دا دی چې ورود د نص په حدهما دا ورود د نص په اخر باندې چې کله په یو باندې نص وارد شونه دا په بل باندې څه دی نص ته نو زبو خیم چې په اتباع نص وارد دی نو د اتباع نص دا سره لکه د تقلید نص. خلک کوئی تقلید په قران کې نه راغله ول نه راغله که تقلید یو سره وي چې د هر ټکی د پاره و ما ته قران پیش کړي نو خپکیګه ما د جنازې د پاره قران ټکی پیش کړه
جنازه کم ځای راغلی قرآن کې پوهېږئ که نه عشر کم ځای راغلی عشر ټکی کم ځای راغلی قرآن کې د هر ټکي دپاره قرآن ادا کم ځای راغلی دي چې اصح الکتب بعد کتاب الله الصحیح البخاری دا وښیه دا کم ځای کې راغلی هر ټکي دپاره به ته څه ګورې نس ګورې نو دا ما ته وښیه چې هذا الحدیث صحیح دا اصطلاح راوړه چې دا حدیث صحیح دی دې ته چې کوم نه دا صحیح دا قرآن کې وښیه حدیث کې وښیه او هذا الحدیث شاذ فلان کې راوي چې دی نو منکر الحدیث د دې اصطلاحات باندې ما ته نص بیا پیش کا دا اصطلاحي امور دی عاجزه اصطلاحي امور باندې خلق نصوص نه پیش کړي دا رستنه اصطلاح ده او رستو مقرر شو نو ته بس وای چې په دې باندې نص پیش کا غلام مضاف زید مضاف الیه غلام زید نص پیش کا دا خو اصطلاحي امور دي اصطلاحي امور باندې خلق چې کمندونو مسند الیه باندې په دې باندې خلق څه نه پیش کړي نصوص نه پیش کړي بس دا خلق د مخ کې خلق منی د مخ کې څه کوي وګوره بیا د مخ کې منی رالل کنه د مخ کې منی یا راس منس کې یو خبر رااله خیر دا به کې چاري خبره خلا جمله غب شپیا یو عالم بیان کو وی چې کم سړی وي تقلید نشته نو دې دا خبره نه کوي اسنه چې بیا وته سو کرامي وي تاسو به چې دا ولې دته دا یاد دي چې زه د پلان کې مور او پلار نه پیدا یم چا تخپل پیدایش یاد دی چې دا زما مور ده او دا زما پلار دی یاد دی وته دا د چا په ویلو منی کنه د چا په ویلو منی نو و د چا په ویلو مورواله او پلارواله منی او د دین مسله نه منی ساده ګوله دا څه کوي نو دا د دین اتباع چې دا نو په دین کې ما وي تپوس پاو کې او تقلید او اتباع چې دا نو دا سوا تقلید او اتباع سوا یو شی اوس د قران کریم نه دلایل وام اول د قران کریم نه وام خلک وای کنه وای دو اصول اوس مونږ وایو پیش کې ان شاء الله کې خیری د قران کریم آیاتونه اللہ رب العزت قرآن کریم کی فرمائیں اولنے آیاتوں نمبر اور شروع کو آیاتوں نے ڈیر دکھوں سورۃ النساء کی اللہ رب العزت فرمائیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اے ایماندارو یا ایھا الذین آمنوا اے ایماندار صحیح ده کنه دا خو نه دي کنه چې د غرغشتو هندوانو دا ندی یا ایو الذین آمنو اے دی ایمان والو اے هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړل اطیعوا الله او منئ دا الله و اطیعوا الرسول او منئ د پیغمبر و اولي الامر منکم او د اختیار مند تاسو نه چې هغه اختیار مندو او د اختیار والو نو دا هغه او منئ تاسو کوئی الله وی اختیار والا سوکتی تفاسیر راواله ګوري مړ ډیرو خلکو ډیر خولي خبرې لیکلي خو اختیار من دوه قسمه خلق ته یو هغه چې هغه سره د دنیاوی امور اختیار د حکومت اختیار دی اسلامی حکومت الله دې په ټوله دنیا راولي حسد مکوئ تش پاکستان او افغانستان مې یادوي ټوله دنیا باندې الله اسلامی نظام سکی راولي نو یو داسې خلق دی چې هغه سره زمونږه حکومت دی او هغه سره اسلامی نظام دی او دویم اختیارمند هغه دی چې هغه سره د دغه اختیارمندو اختیار دی ونه شوي علما ذکر کوي وی الحکام يحكمون على العوام والعلماء يحكمون على الحكام ونه شوي کنه وی بادشاہان چې دا په عوام حکومت کوي خو په بادشاہانو چې حکومت کوي نو هغه مجتهدین کوي علما کرام په څه کوي حکومت کوي نو دا د اختیارمندو سړي اختیارمندي چا اختیارمندي نو اے ایماندارو د اختیارمندو ومنئ
یو هغه چې هغه سره د دنیا د امور اختیار دی او دویم هغه چې هغه سره د دین د امور اختیار دی. ویسا شیخ سمود ذل العالی سره معالم التنزیل اوس خو بدل کړی دی، هغه سره معالم التنزیل او دا هغه کومه صفه باندې چې دا آیات راته کنه نو په هغه صفه و 444 سو 444 444 صفه او پاغي کې د اول الامر معنی لیکلی و هم الفقهاء الاربعه هم الفقهاء الاربعه وی اول الامر چې کوم نو هغه سلور واړه فقها دي وی د دیومنه خو ګور الله رب العزت کمال کړی دی خان وی اطیع الله سره اطیع جداره اطیع الرسول سره اطیع سره جداره اول الامر سره اطیع نشته کشته نشته اول الامر سره اطیع نشته زکه چې دی اول الامر له اختیار نشته چې د ځان نه یو حکم جوړ کی دی به د قران او د سنت نه استنباط کوي سبا کوي استنباط پکې نو چې د کوم استنباط کو نو بیا ګوره معنا ښا تاسو کوئی الله دا الله وی ښا قران کریم دا ویل دي چې دغه خلکو اومانه نو دې منلو ته اتباع تسوي تقلید وي نو قران کې رال کرانل دوی آیاتو ګوران دا د دینه په ډیرو طریقو سره استنباط ته خدای ما یو لند وامه کنه بیا وی ټیم ختم نه. دوی آیات دا سورۃ النساء آیت نمبر 83 درې ایتایم کی وی ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وإذا جاءهم امر من الامن او الخوف چې کله دیت یو خبر راشي یا د یری او یا د بی یری د امن نو د ډنډوره کوي پس پویږي نه ډنډوري کوي خانه ده کنه چې سړی پویږي نه وسو کی ډنډوره د منافق صفت ویلې ده. نو د الله رب العزت چې منافق کی یو صفت نو خوښ نه په مسلمان شاهزاده کې به څنګه خوښ شي نه ده کار داسې نه ده پکار چې د یو خبرې په حقیقت نه پوهیږي نو اسې ډنډوره مکوه چې امام ابو حنیفه د ځانه ویلې دا ډنډوره خانه ده کنه خیر د دا تو ور پارسل کا پنساریانو ته اور پارسل کا اطباء او حکیمانو ته هغه بری په پوهی کې چې امام ابو حنیفه دا کم ځای نه راځته ده کنه. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم او کدی واپس کړه دی لرا پیغمبر ته والى اولي الامر منهم او اختیار مندو ته د دینا نو دی به پوهې شوی وي هغه ته دی واپس کی نو اسی چې اختیار مندو ته واپس کړل نو ما مخ کی ویل دا واپس کول دی علم معلومولو د پاره دی او کنه د منلو د پاره کنه بیا به معنی چې هغه ته ویل نو بیا به سکای معنی نو درې آیات چې کوم نو سورۃ انعام کې الله رب العزت فرمای اولئک الذین هداهم الله فبهداه مقتدی اولئک الذین هداهم الله فبهداه مقتدی دا دیا کسان چې الله ته هدایت کړل د دې آیات دوه معنی دي یو دا چې دا د لری د انبیاء سره لګي او دیم دا چې نږدې صحابه سره لګي فیکفر بیا اولای فقد وکلنا بیا قوم لیسوا بیا بی کافرین نو دغه آیات دا نږدې صحابه سره لګي اولئک الذین هداهم الله فبهداه مقتدی نو چې چاته الله هدایت کړی نو داغه په هدایت پسې څه العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب نو اولئک الذین هداهم الله قرآن کې الله وی چې کوم محتد دي نو د محتد اقتداء وکا چې کوم په سم لار رواني نو هغه پسې نو زستانه تاسو کوم توسته الله یې یو ګډ کې کینه الله سره خیر د جرګه شه چې دا ائمه کرام چې نو دا محتد وکزوالو بس مال جواب مرا کوا ځان سره ګډ کې کینا یو فیصله وکا چې دا ائمه کرام چې دا چې نبی علیہ السلام په خیر القرون کې سکړي دي داخل کړي دي نو آیا دا گمراهو که په هدایت پاندیو نو چې په هدایت پاندیو نو الله رب العزت وی چې چاته هدایت شوی نو پاغي پسې
روان شافا به هداه مقو تا دی نو هغې پسې اقتدا وکړه اقتدا اتباع اطاعت تقلید دا د یو شي ګڼ نومونه دي خبره باندې نه پوهېږي که نه بل آیات پر توام څلورم سورت توبه کې الله رب العزت فرمایي فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين سورت توبہ آیت نمبر 122 یوصل 22 نمبر آیات کی ہوئی وما كان المؤمنون لينفروا كافة مسلمانان دی ټول په ټوله چې کمدنو جهاد لنزي چې ګینی کورونه پریږدي مدرسې خالی پریږدي جماعتونه خالی پریږدي او ټول په ټوله عسکر او مسکر تلاړ شي او ټول په ټول افغانستان تلاړ شي چې موږ انګریزیانو باسو الله دې موږ ټول له جهاد توفیق راکړي جهاد پیژنئ کنه جهاد هغه وای چې الله ورته جهاد وای څوک ته وای پیغمبر علی السلام ورته وای جهاد وای زنه چې کمندونو پردي سیلونه پکې پراتینو چې بل څوک ته جهاد وای نه هغه ته وای او د الله هغه ته نه وای غلط سیلونه نیخه کنه غلط سیلونه دا صحیح سیلونه پکاري چې دا نه چې ځان نه به ریپورټ جوړ کې سبا جوړ کې ریپورټ او په سیلونو باندې وګرځي چې څوک وایي چې د افغانستان هغه جهاد دی نو بیا دې شروع وي جهاد دی او چې څوک وایي نه دغه نه دی او دا بل دی نو بیا غیله چې کمدنو لګیا دی او سرمنې ټولئ نه الله دې خوشحاله که ټولې که موږ څه دا نه وایو خو خبره داسې ده چې جهاد چې کمدنو هغه جهاد دی چې الله ورته څه وایي جهاد وایي چې د دین د ترقۍ دپاره د اسلامي نظام دپاره په افغانستان کې زبردست طریقې سره جهاد شروع دی انګریزیان راغلی دي که نه 45 ملکونه اتحادیان څه شوي دي احزاب راغلی دي څه راغلی دي احزاب راغلی دي او دا د مملکت اسلامی آخري معرکه وي اول بدری بیا احودی نو بیا ورپسې سي احزابي نو په احزاب کې انشاءالله کامیابی را روانه ده احزاب کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میا شغسته ده چا پیغمبر علیہ السلام چې هغه سره پرشتي هر څه ټک په ټکو دوابه ټک په ټک قبلې ده او بالکل یو ایج د الله د دین نه پاپلنو او دا غ زندگی زمونږ د پاره د تخم حیثیت لري څه لري تخم حیثیت لري نو چې هغه په میا شغس سره دیش راځي نو کماو تا په دیرش کال والو نو فتح ده ویږي نه کنه دا خو زما موضوع نه ده خروج عن البحث راغی وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين اولی نزغلی الله وی اولی نوزی داری غټی ډالینا یو ډالا غټی ډالینا یو ډالا او عالمان ذکر کوي وی د طائفتون اطلاق چې کم دنو د یو نه تر لسو پوری کیږي یو نه تر نو کم از کم یو تن دی وزي نو زا د یو غټی ډالینا د دې محلینا یو مولوی سے مدرسې ته شو لاړ نو الله وی خوان سو کوئی لیتفقهوا فی الدین دی پویا سمجھ بوجھ حاصل کی په دین کې لیتفقهوا فقه اسم فقه دا چې بیا تفقه شو دی کې ډیر زور دی لکه هغه زور زمون پښتو کې نشته یقیني خبره ده موږ سره پښتو کې هغه ټکی نشته چې موږ دې تفقهوا معنی سکو اسم غواړو د دې لپاره چې جوور علم حاصل کی په دین کې بس د قزورو قرآن زبردست کتاب دی عربی کې چې کمزور دی پښتو کې نشته خپکیږي ما اسنه چې وای چې وای غیار چې زه دوزخ جبل او زه جنت ته د پښتو سره زم نظم پښتونی ما دا خبره نه ده خو لکه خبره داره چې د عربی نه ګوره خپل نه ده ښه لیتفقهوا فی الدین د دې لپاره چې سمجھ حاصل کی په دین کې او پویا حاصل کی په دین کې ولینذروا قومهم دا چې چا پویا حاصل کړه کنه چا حاصل کړه پویا حاصل کړه نو دې به قوم ترا واپس شي ولینذروا قومهم او دې به یری خپل قوم لرا اذا رجعوا الیهم چې کله د تعلیم نه فارغ شي او کلی ته واپس شي نو دې به خپل قوم او یری نو چې قوم او یری نو دا خلق په د منی کې به نه منی
نو دا یو مولوی صاحب منی کې د ډیرو تقلید شخصي وي. څه شي وي؟ شخصي. نو طائفتون اطلاق کم نه کم په یو باندې کیږي، کم نه کم بچا باندې ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. کې دې شي چې دوی احتیاط کوي او ځان د ګناه نه سکی بچ کی او خپل کورونه چې کمندونو دی به عزت نه بچ کی او جهاد روان شي. اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. سویاتونه شو شماري کنا 15 آیات وام سورۃ النحل کې الله رب العزت فرمایي سوارلسم سپارہ کی سورۃ النحل آیت نمبر 43 دریسل وختم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو کوي تاسو د علم والونه کپويږئ نه چې نه پويږئ نه پوي نه سوکا. انما شفاء العي السؤال. نبی علیہ السلام وی د جهل او د جاهل علاج څه شه دي؟ تاسو کول. فاسألوا اهل الذکر تاسو کوي تاسو د عالمانو نه. او زمون یو استاد نقطه شیخ اسمت اللہ سے مدذل العالی فرمائی وی فاسألوا اہل الذکر دا جملہ بالتاویل چی کم دنو قضیہ محملہ دا پوئے قضیہ صدا محملہ دا بالتاویل تاویل لے بکی ذکر انشائیہ دا انشائیہ چی کم دنو محملہ قسم حملیے دے. فاسألوا اہل الذکر اہل الذکر مسئولون اہل الذکر مسئولون اهل ذکر چې دی عالمان چې دی نه به تپوس کیږي او محمله په قوت د جزئیه کی وي او جزئی چې حکم شوی په شخص واحد باندې تقلیدی شخصی. فاسألوا اهل الذکر نو تپوسو کوي تاسو چې کم دنو د ذکر والو نه او د عالمانو نه که تاسو پوهیږئ نه نو امی به چې کم دنو څه کوي تپوس کوي د عالمانو نه وایي دا خو دا څه خلکو ته ویلي دي چې ان کنتم لا تعلمون. وی که نه پوهیږئ نو څه کوي تاسو کوي زه خو پوهیږم وی مولوی صاحب وی زه خو څه کېږم پوهیږم او زه خو عالم امینیم دا زمانم وی دا ټول تفاسیر ګوري زه د تفاسیرو حواله نه وم خو ټول تفاسیر ګوري کبیر قرطبی دای دې ځای لاندې لیکلي دي چې امی باندې تقلید واجب دی. امی باندې تقلید څه دی واجب. خوش مصیبت دار سوزان ته پامی ویلو هغه په ځان ته بد ښکاری چې زه سیمه امی ما زه مولا ما مدرسه کې سبق ویلې ګوره خیر دې مونږ بری د مولاتوب نه نو باسو خدا امیتوب باندې به تنه خپکیږي یو په نظر سره ستا مقتدیانو ترې ستا چاته مقتدیانو ته نو ته د خپل مقتدیانو په نظر ډیر غټ عالمي خپکیږه ما غټ مولای د خپل مقتدیانو په نظر غټ عالم ګوره ما د عالمانو نه نو باسما خود امام ابو حنیفه رحمه الله د مجتهد په نظر باندې امی ښا ولدا به خبره ده هر یو سړی په نظر سره خپل پلار ته زیه دی خو په نظر سره خپل زوی ته څه دی پلار دی. نو اوس په دې سوی چې زه خو پلار ما ته زیه نه وای زه پلار ما ته ولې زیه وای نو ده خو غلطی کوي کنه څه کوي خبر خانه نه. سلیمان عوده رحمه الله تعالی ذکر کوي وی لیس المقصود بالعام فقط من لا يحسن القراءة والكتابة فقد يكون العامي استاذا وعالما في فن من الفنون. وی خپ فنون باندې خسکیږي پویږي استاذي خدای ممی ومتخصصا في قضيه من القضايا او یوځای کې تخصصم کړي فقہ کې څه کړي تخصص کړي سپیشلایزیشن چې وتنن سبا وي ډاکټر اف فلسفي پی ایچ ڈی وته وي کنه دکتورم کړي دا دکتورو وته وي ومتخصصا في قضيه من القضايا لكنه عامي في قضايا الشريعه لا يصدر فيها ولا يرد ولا يعرف منها قليلا ولا كثيرا فمثل هذا فرضه التقلید. دا امید د په نظر سره امامانو ته څه دی امید ماوی استالوی شان دی خو په نظر سره خپل مقتدیانو ته کپر د امام ابو حنیفه رحمه الله سب کی حساب شه د امام شافعی نو بیا امیانو په پټای کې ناسو ټولو دانه چې ګنی مونږ وای مونږ خدان ته وایو امیان خدای غریبانان شرمېږي
وی مونږ خو کتاب کتل دی او مونږ بلوغ المرام کتل دی او مونږ شفاء العلیل کتل دی مونږ تسنګه څوک امیان وایي خپکیږي کنه خپکیږي دی نه دا خو سبا خبره نه دارنګي سليمان او د ذکر کوي و ان بعض الذين ينبذون التقليد ونحن بلا شك جميعا نحمد للانسان ان يقدم نصوص الكتاب والسنه على قول فلان وفلان وكل انسان في قلبه ایمان يفرح بذلك ومسلمان بملا پدینه خوشاليږي چې د قران او سنت اتباع کوي او سړی پدی وسړی شي خپشي توبه پدی وسو خپکیږي یاره چې د قران او د سنت اتباع او سړی کوي او پدی وسو خپشي نه وی ولكن قد يترك الانسان احيانا تقليد الائمه المتبوعين الاكبار الكبار المشهود لهم بالفضل والعلم ويقلدون من دونه دا کی چپ دغرال وی کلنا کله یو سړی د امامانو تقلید پری دي خود هغه چا تقلید شروع کی چې دا غي مقلدي دا هغه چا د مقلدینو تقلید سکی شروع کی ما د مجتهد په تقلید مشرک کيو اپ خپل چې د مقلد دی نو د موحد دی سبحان الله په یو منډه کې دوه نرخه ويقلدون من دونه وای دا سړی چې کوم نه فیکونو کمن ترک البحر وذهب ليستقي من السواقي الصغيره وې د مثال لاس دی لکه چې دریاب پریګ دی صبري دی دریاب او دې چې کمونو د کویانو نه او د وړو وړو لختونو وبراخلی دا عالمان کشران مقلدین چې دي دوی سره لختی دي او مجتهدین سره سدي دریابونه دي دریاب خالول نه زی نو دې د مقلد دی دا څه خبره ده شیخ الهند رحمه الله ذکر کوي د الله کامله کې وی څه خبره چې غیر مقلد دی دا دروغ دی وای ایسو کوم غیر مقلد نشته خدای خپل تقلید لنوم اتباع ازماغه ته تقلید او خپل تسوي اتباع وي نو ایسو کوم چې کمندونو داسې نشته چې هغه غیر مقلدي د امام ابن قیم منی ار امام ابن تیمیه رحمه الله سکی منی او اوس وخت د البانی رحمه الله منی نو دا چې کمندونو د مقلدین شو مقلدین شو د نفس تقلید نه سو خلاصېدلې نشي خامخابوي د قشانتی قران کریم کې الله رب العزت سورۃ یاسین کې وای کوم ځای کې سورۃ یاسین کې الله رب العزت فرمای اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون ومن اذا غچا چې تاسو نو سغواړي نه او دی په هدایت دي نو چې څوک د نه سغواړي نه او مهتدي صحیح که صدنا غواړي نه خو ځوالي نو بیا به نه مني لکه انجیوز والا ونه شوي کنه اتبعوا من لا يسألكم اجرا چې څوک د نه سغواړي نه اوټ نه غواړي نوټ نه غواړي نو دا غسکا او معنا خو ګوره چې وهم مهتدون چې دا په هدایتي نو ایمه په هدایتي کې نه دي سورۃ ملک الله رب العزت وي کن کافران به دوزخ کې وي لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير تفسیر عزیزی کې وي کمنګ اوریدلې وي قران او حدیث په روان شه د چا منلې د عالمم سره او ناقل یا په خپل بری قران او حدیث کې اجتهاد کړي نو موږ بوز دوزخیان نو لار د نجات چې دا نو هغه یا چې کمندونو د مجتهدینو د نیکانو منلی او یا په خپل د قران او د سنت نه استنباط ته چې دینه سړی را واخلی نو اوس وخت کې د قران او د سنت نه غسل ډیر ګران ځکه دي چې نبی علیہ السلام وي ثم يفشل دا د قران کریم یو څو نمونې می ذکر کړې او حدیثو کې ډیر زیات روایت راغلي دي چې په تقلید باندې دلالت کوي ډیر زیات روایتونه راغلي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دایر باز ابن ساری رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے اگئی فرمائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین تاسو زما سنت منی او د خلفاء راشدین منی نو د خلفاء راشدین قران نه کې سنت ته یوم نه
او بیا نبی علیہ السلام د خلفاء سکی اومنی. دویم نمبر حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي اقتدوا بالذین بعدی ابا بکر و عمر، زمانه رستو د دوو کسانو اومنی، ابو بکر او عمر. یعنی ابو بکر چې خلافت نو د چا منی؟ شخصي شو کنه شو او چې د عمر خلافت نو بیا د چا منی؟ عمر. معاذ لګو رضی الله تعالی عنہ یمن ته لیږي، یو کس ته معاذ سوکتی او معاذ ته وی بما تقضي یا معاذ، معاذ چې د خلکو منځ کې څه خبره راشي نو په سبب فیصله کوي. هغه ته وی به کتاب الله، دا الله په کتاب په فیصله کوم. نو دوی می ورته وی فإن لم تجد، فإن لم که په قرآن کې اونو مومنو بیا دا وته نو چې قرآن کې نشته شته ہوتے ہوئے وہ نمومنو. فائل لم تجد او کوسولی شاشای کی راوڑے فائل لم یکن نو دا آغا پہلے تام دے کانا او کانا پا مانا دا پہلے تام چی پا مانا دا وجد یجدو بانی حال تکیم دا مانا نا چی فائل لم یکن کنی دا مانا نا حال تا مانا دا فائل لم یکن کتی بیا نمومی چی دوڑا حدیثون یوشی نو بیا ورد آغا وطوئی وی بی سنت رسول اللہ، بیا با نبی علیہ السلام پا سنت بانی فیصلہ کوما چاپو دا نبی علیہ السلام پا سنت بیکوم. نبی علیہ السلام ہوئی فائل لم تجد کبیائی نمومی کاغی کی در تا ملاو نشینو بیا بسکائی دا ورطا نوئی چی فائل لم یکن کنوی اکر آغلی نو داغی مانا بم دقی کتی بیا نمومی یعنی پا حدیثو کی در تا معلومو نشی یہ وہی خطبے انہیں پیجانی ناغور توئی اجتہدو برأیی سنگو توئی اجتہدو برأیی وی سببیا قرآن و سنت مخی تاکیدما نو دا دین بے راو باسما نو چه دا دین معاذ راو باسی نو نور خلق بے منی کے بے نمانی منی نو دا منل تقلید نو خواست ٹکے دا عربی و تقلید خلقو تا اگران کرو گی نی منل لی نو دا منل چی دی نو دا تقلید دے. وی دا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یو کس تے سدے یو کس او دا غیر چی کمدنو پا خلقو منل ضروری کردی دی. درم حدیث کے رازی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من افتا بغیر علم کان اسمه علی من افتاہو. دا کتاب دے تاسو خوب لیدلی غٹ خلق کی العقد الفرید فی اثبات الفرد الشرعی من التقلید او دا شیخ شہید رحمہ اللہ شیخ دوست محمد رحمہ اللہ تعالی کتاب دے او جسو وقت پر رستم کی مدرسو او ترخو کی نو پا آغا وقت کی چکم دنو دا دیر پا خوالی کلوے او زمونگ دا اکابر و تقریزون پی تقریبا طولو سدی موجود دی. دا اولنے تقریز آغا پہ دا رستم شیخ سے مدظلہ العالی دے اللہ رے صحت کی برکت واچے. دویم تقریز دا شیخ فضل حق صاحب دے اللہ دے عمر و صحت کی برکت واچے اللہ دے رازات کی. دریم دا نیلوی صاحب رحمہ اللہ تعالی دے اللہ دے قبر منور کی. او سالورم دا شاپور شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی دے او بل شیخ عبدالجبار صاحب او بل آغا چے کمدنو دا امیر محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے مدظلہ العالی او بل آغا دا ناظم اعلی سید ضیاء اللہ شاہ بخاری سے دا دا اکابر و تقریزات پہ موجود دی. او یقینی خبر دا چے پہ تقلید پہ ڈیرو خلقو کتابوں لکل شوی دی پہ بلا شے پہ سے شوی دی لکل شوی دی ډیر کتابونه په لیکل شوی دي خو د دې کتاب په شانتي کتاب پکې نشته. عربی کې دی اسانه د عربی خو ډیر کمالی طریقې سره کار کړی دی ډیر کمال. دا او حدیثو کې اولنې حدیث ذکر کړي من افتا بغیر علم کان اسمه علی من افتاه. من افتا بغیر علم کان اسمه علی من افتاه. چاچی یو سوالګندی له جواب د مسالې ورکو به دلیل ولا سکو
ورکو نو د دې 1000 ګناه د مفتی په غاړه. چا په غاړه؟ وګوره مقلد ته خو ډېر اسانه شوه. ما مخکې ویلو کنه د خپل خبره او خپل فعل د چا غاړې ته واچول؟ د امام غاړې ته. وی بس زه خو ستا منم چې زما په تا یقین دی چې ته ماته یا قرآن وایې یا راته څه وایې حدیث وایې. اوس چې هغه غلطه وویله نو 1000 ګناه د چا په غاړه؟ دی غریب خو نه پوهېږي، دی خو د قرآن نه ځان له مسله نشي رایستلی، د حدیثو نه یې نشي رایستلی. دا چا ویلي دي؟ کان اسمه علی من افتاهو. صیغې د مفرد دي که د جمع دي نه؟ کان اسمه علی من افتاهو. صیغې د څه دي؟ مفرد دي، تقلیدي شخص. کان اسمه علی من افتاهو. دویم حدیث کے ذکر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی اذا کان فی رجل خصلتان كتبه الله من الشاکرین والصابرین. چې کله په یو سړي کې دوه خوونه موجود شو نو الله په شاکرین او په صابرینو کې څه کی حساب کی. من نظر فی دینه الی من فوقه فاقتدى به. من نظر فی دینه الی من فوقه. ګوره تبلیغیان رونه یو خبره کوي وی په دین کې به د ځان نه برته ګوري او په دنیا کې به د ځان نه. دا تاسو اورېدلې ده چې روزه خو لګوي چې دا خو اوري یاره. نو من نظر فی دینه الی من هو فوقه فاقتدى به. چا چې په دین کې د ځان نه پوهه او قتل او هغه پسې روان شو، هغه پسې څه شو؟ فاقتدى. شرک ته وینو. فاقتدى به ونظر فی دنیاه الی من هو دونه فحمد الله. او چا چې په دنیا کې د ځان نه ښکته ته وکتل او د الله شکر یې ویستو نو دا دواړه شاکرین او صابرین دي. بل حدیث کې ذکر کوي، اوږد حدیث دی، نبی علیہ السلام فرمایي چې کله منافق په قبر کې کېښودل شي او د هغه نه سوالونه جوابونه تپوسونه څه شي وشي نو هغه ته به وایي هغه چې غلط کی ټول څه کی پرچه غلطه کی سوالونه جوابونه پیل شي نو فرشته به ورته وایي هل لا تلیتا ولا دریتا. ته چا په ستلی هم نه ځان له دې هم نه زده کوو پوه نه شوئ. هل لا تلیتا ولا دریتا والقمر اذا تلاها. اتلو فیها تلو البدی مقامات کی ذکر کړي دي. اتلو فیها تلو البدی نقش قدم باندې د چاتللو ته وایي. یتلونه حق تلاوته یتبعونه حق اتباعه. نو هل لا تلیتا ولا دریتا وته چا په ستلیم نه چې نیکانو پسې تلوي ولا دریتا او نه دي چې کمونو د قران او سنت نه اجتهاد کو نو خامخا چې امي سړی نو هغه په چا پسې زی. دا غیر مقلدین دا عوام مجتهدین دي، دا مولیان دي، کامیان دي. را د دې د مقتدیان چې جماعتونو کې د دې د چامنی د خپل استاد نه مني د لاري مسالې باندې حدیث ورزي نه نو د دې استاد په منلو باندې نه مشرکان کیږي. د امام ابو حنیفه رحم الله په منلو مشرک کیږم او ځان د پاره جدا خبره او دغه د پاره جدا خبره یاره د خپل دین د ستاره یاره عجیب خبره کوي. بل حدیث کې ذکر کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے گڑا حدیث تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اللہ اللہ ان امراتن تت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یو خزوی چې کمنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراله اغه او طویل چې ما به خپل خاون منل او جهاد لته لري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه خزه ته چې کمندنو شاباسه ور کړل چې ورتوي سوره چې هغه نه زده کړی دی هغه سوره زوتو چې راشي نو بیا به نور سکی زده کی نو د خاون اقتدا باندې نبی علیہ السلام سره کړل دی شاباسه ور کړل دی. نو عجیب خبره ده دا سه ګڼ روایت دي ذخیره د احادیثو کې ډیر زیات روایت په دی باندې موجود دي چې د بل به اقتدا کوي او معنی با پاغي په سی باندې وزي. نورم روایت ډیر دي او عالمانو اقوال خډیر زیات دي خو بیا به وي چې زه دغه ما عالمانو اقوال نه منم غني مونږ خو څه کوو منو زمونږ د پاره بالکل څه دی دلیل له مونږ خو قیاس ته سوایو
حجت وایو. امام بغوی رحمه الله یو قول وز خیر د پیش کم دا کتاب دی چاپ کړی دی نو هغه کی ذکر کړي امام بغوی رحمه الله تعالی قول نقل کړی وای د امام بغوی رحمه الله تعالی هغه ذکر کړي وی خلق قسمونه دي ځنه مجتهدین دي ځنه مجتهدین مطلق دي ځنه مجتهدین فی المذهب دي او ځنه داسري چې هغه اجتهاد باندې پويږي نا ټیک تا په ترجمه باندې په عربی باندې شي په دې شي پوي شي خو هغه دین نه خبر چې ناسخ منسوخ نور خبرې په دې باندې پويږي نه نو و اذا لم يعرف نوع من هذه الانواع فسبيله التقليد چې کله دقه علم وسرنی شه د مخ کې وګد باسته 22 صفه باندې اقد الجید دغه چې کمندنو ذکر کړی ډیر خيسته دی و اذا لم يعرف نوع من هذه الانواع فسبيله التقليد چې کله دا خبر اورته نی معلومه نو بیا لار چې دنو تقلید دی وان کان متبحرا فی مذهب واحد اگر کاغه په یو مذهب کې کلک مولاول نه دی ومن احد ائمه السلف فلا يجوز له تقلد القضاء ولا الترصد للفتيا واذا جمع هذه العلوم وكان مجانبا للاهواء والبدع مدرعا بالورع محترزا عن الكبائر غير مصرا على الصغائر نجاز له ان يتقلد القضاء ويتصرف في الشرع بالاجتهاد والفتوى ويجب على من لم يجمع هذه الشرائط تقليده چې دا شرایط به کې وینښت نه به تقلید کې پوره شرایط دي نو دا دایمو اقوال هغه په دې کې ډیر زیات موجود دي چې هغه دې چې کمونو د مشرانو ومني ویره امامان خو ډیر تیر شوی دي لاندې اوسو خبرې کوم امامان خو ډیر تیر شوی دي انو وي صرف چې کمونو د سلورو بسکو مانو قران کې الله وی یو آیات بلوان سورۃ لقمان کې وتبع سبیل من اناب الیہ وتبع سبیل من اناب الیہ چې څوک ما طرف ته راګرځي نو هغه په لار شه روان شه نو چې دا هغه چا باندې چې چا سبیل وی کنه و نو شو کنه سبیلی وی نو دایمو اربعو سبیل مکملو اصول اجتهاد پاغي باندې فروع تفریق کېدل وو نور ائمه چې چا اجتهادات کړیو نو دا هغه هر څه مرتب نو پرې سلورو کې انحصار ولې ما ته څه پته ده په سلورو کې انحصار چا کړی دی ولې شوی دی دا فضل من الله بس امر من اله قد قدر په دې باندې سړی نه پويږي دې ته ایمو اتفاق نه کړي ولې امام ابو حنیفه زمانہ کله دا امام شافعی رحم الله زمانہ کله خو نو سه دی د امام ابو حنیفه رحم الله سه دی نو سه دی شاګردای کې امام ابو حنیفه شاګردان د امام محمد امام ابو یوسف او دا غي شاګرد امام ابو حنیفه امام شافعی رحم الله او امام محمد رحم الله د امام شافعی رحم الله پلندر دی پلندر پیژنې پښتانه نه د امام شافعی رحم الله تعالی والد سے وفات شوه نو دا غمور بیا امام محمد په نکاح کړي وا نو امام شافعی د امام محمد رحم الله پر کټه دی او امام شافعی رحم الله وی زید امام محمد په علم مولا شوم زګر هغه خپل بچینو نو چې زما زاغه کړه لاړل ما انو چې هغه وفات شون دا ټول کتابونه ما ته پاتې شو زکه امام شافعی رحم الله وی الناس عيال في الفقه لابي حنيفه خلق په فقه کې د امام ابو حنیفه بچی دي بچی ټول لاغه اولاد دي داغي فقه چې کمونو ترتب داغه کړي دا ټول لاغه بچی دي نو دا انحصار رستو په دی باندې اجماع مرکب راغلی دا څه شي هغه مو په نه کړی چې زما به منی استابه منی د بل به منی بس صرف د سلورو منی د بل چا به هغه خو یو مړ شو بیا بل راغه دا د الله رب العزت نه فیصله شوه کارو په دی باندې څوک نه پوي دا شاه ابراهیم الله هم لیکلی دي اقد الجید کې نور انوار کې لیکلی دي نورو کتابونو کې لیکلی دي چې دا د الله رب العزت د طرف نه فیصله شوه کارو په دی باندې موږ پويګو نه خو اجماع مرکب ده په اوس کې یو سړی فکر اوس کې یو سړی د دې سلور مذاهبونو علاوه یو نوې مذهب ایجاد کړي
او هغه د یو قول ناخلی د یو قول ناخلی نو د ائمه په نسبانه دا اهل السنت د دې ائمه اربعو نوم ګرځیدل دي د دینه چې اوسو بار کیږي نو دا د اجماع مرکب نه بار کیږي چانه اجماع مرکب نه کو په ټولو مسلو کې د سلور واړو مذاهب نه وته نو مکمل اهل سنت والجماعت نه سده خارج دي او که یو مسله نیمه کې نو په یو مسله نیمه کې شو خارج شو لکه د طلاق ثلاثه مسله شو چا طلاق ثلاثه مسله شو چې دریو ته یو وي دریو ته یو دا د زیدیو شیو مذهب دی دا د اهل سنت والجماعت مذهب نه دی ائمه اربعو کې یو هم دا قول نه کړي یو هم دا قول نه کړي او دا وسوک راخلی او دک باندې عمل کینو په دې مسله کې د اهل سنت والجماعت نه سده گزاره مې سره وکړه په ټولو کې نه خو په دې مسله کې تسده خالد کې جذباتي سره نو بالکل به خارج کړو ولکه په دې مسله کې د اهل سنت والجماعت نه سده خارج دي نو دا اجماع مرکب په دی باندې شوی دا بیا په دې سلورو کې کده ارچا منی کده ارچا سکے منی دا اختیار دی خود دې یو ولې منګه منو صرف هغه وخت کې په خوا دا اختیارو چې چا د کوم امام قول راغستنو د صدیقو راغستو رستو بیا داولی شو چې صرف د امام ابو حنیفه به مانی اګه چاوی د امام شافعی نو صرف د امام شافعی به سکی مانی اصل کې یو بل وجه ده د نفس حفاظت سره ضروری دی او د دین حفاظت هم سره ضروری دی د نفس حفاظت ضروری دی او د دین حفاظت سره ضروری دی کوس چې کمنو خلق دک شانتی پری دی نو بیا بزان لا آسان ګوري او دې ته تلفیق ویل کیږي زنی به یو اخلی زنی ځای کې به یو ولی زنی به بللی نو کله کله به اتفاقا یو خبره بیا د ټوله مو پنځ ناروا شي او دی وو تسوي رواوي کمم مس امراته بلا جماع یو سړی مس المرأه کو پس دا غینه داغه د لاس نوینه لاړله امام ابو حنیفه رحم الله په نسبت مس المرأه باندې او دسو نه ماتيږي ا امام شافعی رحم الله په نسبت باندې په وینه باندې او دسو نه ماتيږي او صاحب نه دی به وي چې مړه امام شافعی رحم الله په وینه نه ماتيږي امام ابو حنیفه وي په مس المرأه باندې نه ماتيږي نو جمع د زما او د سماته حالانکه په اتفاق د موسه شو ما څوګنی که په یو مذهب نینو په بل شو ما څو خو د څه ده ما چې دی و به او د سمونسکی وي بچ سیدا یا کمن نه کها بلا ولی ولا شاهد یو الګ ته جنې سره نکاح وکړه نه د ولی نه تاسو شوی دی نو شاهدان شته اوس په اتفاق د مودا نکاح شوی نه دا د چې ټول عمر دی او ځای نو دی بچ کمندونو زنا کوي خو اپلا ک تلفیق کوي نو بس یو نیمه دی یو نه راواله نیمه د بل نه راواله نو نکاح شوی دې ته تلفیق ویل کیږي او تلفیق بالاجماع حرام دی نو دک شانتی با امیان چې کمندونو عوام هغه به د دین نه لبه جوړ کی سبا جوړ کی تبو توای چیرې دا خو قرانه تقلید ته کې اړون تقلید کې او دا ناروا وی حالانکه اړون تقلید نه اړون خو چې کین اړون به کینو امیان خو سدي لاندې موږ لاندې یو کنه نو موږ چې کوو پړاندای کو موږ ته سپاتره خو ز بیاوم موږ دا نه وایو چې ګنې امام سره دلیل نشته دلیل وسره شته خاص د مودودی سه یو خبره درته پیش کومه چې پته ده تو لګي هغه ذکر کوي رسائل مسائل کې چې 135 سفر د دې کتاب د الفرید په حواله کې ذکر کړی دی وی لیکن تقلید کی مخالفت قیمتی عبارت ته خله لیکن تقلید کی مخالفت اور اجتہاد کا شوق اس حد تک پہنچ جائے کہ بزرگان سلف کے خلاف ایک ضد سی پیدا ہو جائے اور ان کی بنائی ہوئی عمارتوں کو خامخواہ ڈھا دینا ہی ضروری سمجھ لیا جائے اور محض نئی بات پیدا کرنے کی خاطر محض نئی بات پیدا کرنے کی خاطر جدت ترازیاں کی جائے اور لوگ بغیر اہلیت
इज्तिहाद शुरू कर दे, लोग बगैर अहलियत इज्तिहाद शुरू कर दे और किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को बाजीचे अतफाल बना ले, कुरान और सुन्नत किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजीचे अतफाल बना ले, तो हक ये है कि ये गुमराही अंधी तकलीद की गुमराही से बदरजहा ज्यादा सख्त और दीन के हक में बदरजहा ज्यादा नुकसानदेह है। ये ज़हनियत अगर फिरोग पा जाए, वकील ये ज़हनियत अगर फिरोग पा जाए तो अंदेशा है कि पूरा दीन मसख हो जाए। दा डेरा दगा खबर ना यो इबारत बोलूम ने आओ आगा जिक्र कई तकलीद बारा की विश्वाल तकलीद अइम्मा अरबा को ग्रोह आले हदीस हराम और शिक बताता है, क्या ये सही है? सवाल तो सही ना। जवाब, इस्लाम में दरअसल तकलीद दाखपल दगा कई अगर तकलीद पर आग माना चाह कम गलत माना हुआ आग बाने गस्ते दे सिवाय रसूल के और किसी की नहीं है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद भी इस बिना पर है कि आप जो कुछ फरमाते हैं वो अल्लाह के इज़्न और फरमान की बिना पर है, वरना असल में तो मुता और आमिर अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं। अइम्मा की पैरवी की हकीकत सिर्फ ये है, अइम्मा की पैरवी की हकीकत सिर्फ ये है, मामख की चिवीलू अक्का खबर अदा कि इन अइम्मा के अल्लाह और रसूल के अहकाम की छानबीन करके कि इन अइम्मा ने छिदी इमामानो अल्लाह और रसूल के अहकाम की छानबीन करके आयात कुरानी और सुन्नत रसूल से मालूम किया है कि मुसलमान को इबादत और मामलात में किस तरीका पर चलना चाहिए, और उसूल शरीयत से जो अहकाम का इस्तेमाल किया है, लिहाजा वो बजाय खुद आमिर और नाही नहीं है। इमामान न हाकिमान दी, न आमिरान दी और न नाहियान दी, अगर पखपल सुनी दी, न बजात खुद मुता और मतबू है, अगर बजात खुद अगर इत्तिबा निश्तरे, बल्कि इल्म न रखने वालों के लिए इल्म न रखने वालों के लिए इल्म का एक मोतबर जरिया है, इल्म का एक मोतबर जरिया है। नुदा इमामान सलूर और ब्या सलूर की यो दाद दीद पारदा चे नफ्स द इत्तिबा द ख्वाहिशातों न बचकुल ग्वाड़ी गिनीनो पर तरावू की ओ कम सलवी खरकात रागली दी, शल रागली दी, और आता तरावी नहीं दी रागली खु ताजुद रागली दी, नो आखिर सिर्फ दातू ले ली वित्रू की पिंजल लस रागली दी, नह रागली दी, दियार लस रागली दी, और वो रागली दी, नो आखिर दा यो वो ले ली होले आसान ने कहना बस ब्या खोरी चिकमा ख्वाखिया काल चिकमा कम मजहब के ख्वाखा वजान ला पखपल सुरबानी लिखी आया दा खूब दिन न लबो गोड़ा गे जुड़शी दा दे द पाराम छे द नफ्स अगद इत्तिबाउल हवा न बचकवल ग्वाड़ी नो दे तो वाजिब लगैरिही हुई सो तो हुई वाजिब लगैरिही यानी द दे द वजना वाजिब दे छे द नफ्स इत्तिबा बगैर द नफ्स द ख्वाहिशात न बच केदल बगैर द दिन रातले निशी। हाँ कयो सड़े दुमरा पाको दुमरा सो पाको और 10 आलिमो चागच कमदनो तो कुरान और सुन्नत ना इल्म राय हुक्म राय इस्तले शो और या चे कम दे अगद अइम्मो पमंस की तरजीह कायम अवले शुआ और खालिस द दिन द इत्तिबा द पारा और खालिस द तहकीक पर बिना बाने द यो मजहब न बबल बाने पतो वर की जरजल दी सकी वर की खोगरे दुनियावी गरज द पारा चे जमानु मुश दुनियावी गरज द पारा ना ताइसा अब्दुल दीनार ताइसा अब्दुल दिरहम ताइसा अब्दुल खमीसा ताइसा अब्दुल खबीसा दिसते नबी अलैहि सलाम हुई रुपो द डॉलर बंद दे तबाश नबी अलैहि सलाम हुई ताइसा अब्दुल खमीसा ताइसा अब्दुल खबीसा द हलवा और द कंबल बंद दी सशी तबाश चले पदी दिन खरसई ताइसा वन तो किसा फैजा शी का फलन तो किश नबी अलैहि सलाम हुई तबा दिशी नस्कूर दिशी अच्छे अजगे मात शी खुदाई दे वाला उन बासी चे दे दिन द लबो द पारा पला दे पला कई द पैसो द पारा और दुनियावी अगराज द पारा चे कम दिनों दे दीना पला दे पला कई
انتقال من مذهب الى مذهب دا په فقهاو کې یو لوی باب دی، دا سټو کې نه دي، دا خو چې څوک د دینه نی خبر نو هغه به خبرې کوي، دا یو لوی باب دی. او په دې کتاب کې په انتقال تقریبا و سورتونه لیکلي دي چې کوم صورت کې دی زموږ شیخ عبدالشکور صاحب مدث الله العلی لن ذکر کوي، هغه وایي دا انتقال بیا تحقیقنی یا به احتیاطنی یا به تورعنی لا شک فيه چې څه دی جائز دی، او کدا لغرض دنیوی للدراهم وللدنانير نو بیا به خپکیږي نه، بیا خو تر دین نه لابه جوړای مړه، دا دین نه لوبه به نه جوړای. نو دا چې د یو مذهب نه په بل باندې فتور کول دا غلامیانو کارو نه دی، دا چا کار دی؟ یاره یو خبره کومه، و امامان په خپل وای چې زمونږه ممنئ، امامان په خپل وای چې زمونږه ممنئ، او موږ پس مرাজি قرآن او په حدیث پس ورشي، په چا پس ورشي؟ قرآن او په حدیث پس. صحیح ده کنه؟ نو موږ وای چې امامانو بغیر د قرآن او د حدیث نه سویلی دا او تنویر شاه سیبم لیکلی دي، شاه الله رحمه الله او نورم لیکلی دي، سیوطی رحمه الله هم لیکلی دي، شعرانی هم لیکلی دي، وی ما دا ایمو اقوال قتل، ما دا غي مسائل قتل، نو ما چې کم یو قتل دي نو یا پاغي کې قرآن نه یا غیبان دی حدیث ته یا پاغیبان اثر د صحابي دی او یا قیاس مستنبط تر دی اصولنا، وی دا غي یو قول دینه خلاف نشته، البته مسائل غیر مفتابهات فقه ویلې نشي، نو غیر مفتابهی مسائل په ما باندې حجت کیږي نه، د حاشو خبره په ما باندې حجت کیږي نه، او د حاشو خبره دي چا برایستی څوک بسوي څوک بسوي، هر خبره فقه ني، فقه نوم د مفتابهی اقوالو، تو مفتابهی اقوالو کې د قران او د سنت د نصوص نه یو خلاف پیدا کا، پاغي باندې دلیل موجود دی، گرچه مادار مستقلید امام، گرچه مادار مستقلید امام قول او مدلل باشد بردوام، وی منگا چې امامانو تقلید کو داغی اتباع کو نو داغی خبره په دلیل باندې دا همیشه، داغی خبره همیشه چې کمدنو په دلیل باندې دا، نو داغی دلیل چې ده نو یا قرآنی یا سنتی یا بری اردو قیاس استه په سر، یا په دې دواړو باندې چې قیاس کوي بچیا داغی باندې سو کی قیاسو کی، خو خلق چې کمدنو بیماران لګیا دي او ادا به دلیل دي، ولی هر کسه را نست بر علم دلیل، خدای چې کمدنو په دلیل باندې هر چاته پوهه نه نصیب کیږي. قران کریم کې په یو آیات کې ادله اربع ذکر کړی دي، سلور واړه دلایل په یو آیات کې څه دي ذکر دي، نزل لتبین للناس ما نزل الیہم، لتبین بیان سوک کئی نبی علیہ السلام، لتبین ما نزل الیہم، ما نزل سدے قرآن، او لتبین بیان نبی علیہ السلام سنت، لتبین ما نزل للناس ما نزل الیہم ولعلهم یتفکرون، ولعلهم یتفکرون، او د دې لپاره چې تفکر کی او سوچو کی، نو کو سوچ د یو نو قیاس او کو په یو سوچ د ټولو اتفاق شنو اجماع، صحیح نه؟ یتفکرون کله یو سوچو نو څه شو قیاس شو، او کله ټولو یو چې کم ننو اتفاق په یو سوچ باندې راغی نو دې ته ویل کیږي اجماع، او دا سلور واړه چې کم ننو دا اهل سنت والجماعت دلایل لی، او دې ته چې کم ننو هغه دلایل وي، نو قرآن او سنت کې چې یو حکم موجود نشي نو پاغي باندې با قیاس کول کیږي بیا، او داغي نو معلومیږي، نو په دې سره با تکمیل دین راشي، صبر راشي تکمیل دین. او زمونږ د پاره منګا دی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د فقه انتخاب دی، داغي د پاره ډیر وجوهات دي، ډیر وجوهات. یو امام ابو حنیفه تابعی دی، نو په خیر القرون کې سره داخل دی، خیر القرون کې سره داخل نه، والذین اتبعوهم باحسان الى یوم
والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا السابقون الاولون من المهاجرین والانصار صحابه شو کنا والذین اتبعوهم بإحسان نس امام سے ابراہیم اللہ بتابعین کی داخل لیں دویم دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی د فقہ سند چ دے فقہ سند چ دے نو هغه ابن مسعود ترسی چاہتا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ترسی حماد عن القما و ابراہیم نخعی عن ابن مسعود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دلیل دا سند دے لن مختصر سند دے حماد عن ابراہیم عن والقما دو درجہ دا عن ابراہیم والقما عن ابن مسعود او سند ابن مسعود تلے او ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ واللہ رضیت لامتی ما رضی لها ابن ام عبد زدق پلو امتیانو دا پارا فیصلہ باندې خوشاله ما چې په کومه فیصله ول ابن مسعود خوشاله شو سو خوشاله شو ابن مسعود خوشاله شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی تپوس کی ویرا ما تدا سے صحابی خیام چې اقرب الناس چې خلقونه زیات نږدې وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا هدیا ودلن وسمتن اخلاق کی خوئی کی ہر سکے چې نبی علیہ السلام ته ډیر نږدې وی غراته او خیا وی ابنو سوکتے او اقرب تا اقربینو اقرب تسوی ابن مسعود نزدیو چاہتا نبی علیہ السلام تا او امام ابو حنیفہ نزدیو ابن مسعود تا نو نزدی تسوی نزدیوی نو امام ابو حنیفہ خبر چاہتا دیر نزدی دا او بل درېم خبره دایمو گواهی ده په دی باندې د ټولو امامانو سره گواهی ده چې زیات د احادیث سره او زیات متبع د حدیث په ټولو امامانو کې هغه امام ابو حنیفه رحمه الله دی د ټولو امامانو گواهی ده وی ولی ابن حزم ظاهری موي ابن حزم ظاهری د غیر مقلدین امام دی هغه هم دا خبره ذکر کوي چې ما او قتل نو په ټولو ائمه کې متبع د حدیثو چې وو نو هغه امام ابو حنیفه زکه چې دا هغه په نسبانه ضعیف حدیث هم د قیاس نه مخ کړي امام ابو حنیفه رحم الله وی ترغیب پورې ز قیاس چې ماته ضعیف حدیث معلوم شي نو زوم چې کم نو قیاس نکوم زوم ضعیف حدیث زما د قیاس نه څه دی بهتر دی نو ټولو ائمه گواهی ده او بل او فق بالقران والسنه دو قرآن و سنت سره ډیر برابر مذهب دی امام ابو حنیفه رحمه الله د قرآن و سنت په منځ کې وضاحت راولي حدیث تشریح کوي د چا د قرآن حدیث د قرآن کریم تشریح کوي و ہدایت شو د تشریح شو د حدیث شو برابر شو ټول یو شانتی کی دا شانتی دا کمال لري امام سے خلق کوئی ویر امام ابو حنیفه رحمه الله د اهل الرای نه دی سن نه اهل الرای نه دی ته په دې څه پوهیږي ساده نو اهل الرای څه ته وایي اهل الرای مطلب دا دی د اهل الرای مطلب چې د قرآن او د سنت په وضاحت کې او د غینا په استنباط کې با امام صاحب کمرای پیش کړه نو خلق ووي الرأي هو رای خو مړه دایو چې د قرآن او سنت په باره کې به یو رائے پیش کړه نو یې به رائے دی ته وي دی ته خلک رائے وي دا رائے مطلب دا چې د رائے والو کې او د اجتهاد په باب کې د ټولو نه اوچاتو دی تعالی رائے وي دا نه چې امام ابو حنیفه رحمه الله به نعوذ بالله د نس په مقابله کې رائے چلو توبه دا خو د شیطان کار دی مړه چې د نس مقابله کې سوکرای چلی تو ګډ کې کینا او په دې خپل خبره سوچو کنو ځان به ملامت کې قسم نه یاره زه یو خبره کوم مونږ سور لريو کنه د نبی علی السلام نه ډیر لريو کنه شر القرون کیو کنه او بیا زمون ګوره لکه سم سوزیدلیو کنه بالکل به بيدینه په ماحول کیو خو زمون په ذهن کې پړل کېوم الحمدلله شکر دې د قران او سنت سره مقام شته کې نشته
کڅوک مونږ ته د قران او سنت په باره کې مقابله کې خبره پیش کیسي او سر له جمله غب شپیا کې یو څوک پارلیمنت والا حکومت والا یو قانون پاس کی چې دو منځونه تینا کاټ ما سوتن او سحر تینا کاټ تاسو به ټول د دې منئ دا دې سویله نو دا ټول تاسو د دې نه منئ هغه به وای چې مونږ ګوره وایو چې نبی علیہ السلام ویلي چې په امت شفقت پکار دی امت څه پکار دی څنګه پیغمبر علیہ السلام ویلي دي چې په امت زما ګران نه نو ما په مسواک واجب کړو لا امرتهم بس سواک نو ګور نبی علیہ السلام په امت خپه کېدو نو ما سوتن مونږ کولم لګران دي او د سحرم لکسدي دا به تاسو تاسو به منئ ګور تاسو نه منئ او په امام ابو حنیفه خلک دوره بدګماني کوي چې هغه د نس مقابله کې قیاس کړی دی دا سوره به خبره ده پیښور کې دکان کې ناستم نو سړی داسې ډیره ترخهونته خبره وکړه ما خو نه پیژندو سپینه ګیره هم وا او اسه سړی پر دو خبرو کې راوړي نو خوندوم نه کوي ناغي خپلو کې څه خبرې کولې ادي دکان کې ناستم انو وی داسې وی ګوروي امام ابو حنیفه هم سو وینو ما څه وګورم وی چې حدیث وی حدیث کې داسې راغلي دی امام ابو حنیفه داسې وی نو صبر نشمنو ما ته کاکاجیو خبره کوم ما ته پته چې مولا دې کسه د کاکاجی مې ته وی ما کاکاجیو خبره کوم ما جی کدی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی سره نور حدیث داسې موجودی چې هغه د دې حدیث سره ظاهر کې معارضي امام ابو حنیفه د خپل خبره دی لکړي چې د حدیثو دا تعارض شي ختم شي نو بیا به امام ابو حنیفه ګناګاری ما کوه تعویلونه وای معنی چې تعویلونه نه کوم خو سما خو تاسو کړی دی ما اجازه پتا سو خپکیګم ما په امام ابو حنیفه مې سکار نشته اخو پات شوی چې کوم په تلی خدای دی وبخي تلی وای خو زه پتا خپکیګم ما چې مشرانو په صدا سره لب کوشایي شروع شي نو د سړي خاتمه خرابېږي نو ما زه پتا خپکیګم خاتمه نه خراب نشي ما پتا خپکیګم د خیر خواهی په تور مې دا خبر وکړه کې تاسو خپل خبرې کوئی مال په ګرا دانګل نه دی پکار خو ما دا خبره مې درته زکه وکړه ما دویمه خبره جی کوم ستاسو په ذهن کې چې د قران او د سنت څومره مقام دی نو زما د غریب دا یقین دی چې د امام ابو حنیفه په ذهن کې به د دې په سل چند زیاتو صحیح ده کنه نو ما چې تاسو په دې نسخه پکېږي نو امام ابو حنیفه بستانه سل درجه مخ کې سکیدو خپه کېدو نو ته په ځان دا ګمان کوي چې ته به د نس خلاف قیاس وکې وی هو ما ته په ځان دا ګمان کوي چې ته به کمندونو د نس خلاف قیاس وکې وینا مې په امام ابو حنیفه څنګه کوي ظن المؤمنون خیره مې دا ولې کوي داسې مې امام ابو حنیفه ته مسلمان نه ښکاري دا یو غلطه افوا ده چې ائمه چې کمندونو د نس خلاف سکی قیاس کوي دا درو خبره ده ائمه د نصوصنا کوچ راوباسي نه چوڑ سکی راوباسي د ائمه اتباع کول پاغي په روانې دل دا چې کمندونو دین دی زمونږ په علاقه کې د امام ابو حنیفه رحمه الله د فقه سره رواج دی نه مونږ د امام شافعي د فقه نسیو خبر یو نه د هغه د اصول د اجتهاد نه خبر یو نه د هغه فقه زمونږ په مدرسو کې مدرس تا نه د هغه اصول زمونږ په مدرسو کې سدي مدرس دي کنن زمانه یو سړی ته پوښتنه کې په تبلیغ کې راغلی چې زه شافعي مذهب یم او ماته د امام شافعي رحم الله د مذهب فتوا راکزه ورکول شم ما سره داغه د فقه کتاب نشته زه داغه د فقه نه خبر نیم زه څنګه غل د امام شافعي رحم الله په مذهب سور کوم فتوا ورکم زه په دې مکلف یم چې زه په خبر یم داغه فتوا به ورکوم په دې پوهیږي کنه نو دا د ائمه اتباع چې دا نو دا دین دی او دغه اتباع ته تقلید وای الله رب العزت زمون صحیح طریقې سره د دین فهم نصیب کی الله رب العزت مون صحیح طریقې سره په دین باندې پوهه کی سشته اشکال مشکال که ضروری نو راکې که غب شپی نو که جملې غب شپی نو بیا ها وشو چې شوی دي نو بس بیا دوا
د مطلق تقلید نه څوک انکار د سره کول هم نشي نه مور راوړې په دنیا کې داسې موجود کېدلی شي چې د مطلق تقلید نه دي څوک انکار وکي او که د مطلق تقلید نه انکار کوي نو د اهل سنت والجماعت نه خارج دی. مې جهاد خو نه کار دی چې هغه بالکل صحیح طریقې سره ستا په اعتمادي چې صحیح ځای ته رسي. جهاد زموږ د ټولو مشترکه خبره ده. مونږ چې دا کومه خبرې کړې دي او دا چې سو ویل نو الله گواه دی چې مونږ د نفرت پیدا کولو لپاره نه دي کړی، مونږ د محبت سیوا کولو لپاره دا خبرې کوو. مونږ وایو چې ولې مسلمانانو منځ کې چې کمندونو نفرتونه سیوا کی اسی یو بطوري مثال یو خبره کوم. زه په مونږ کې لاس نه اوچتوم، رفع یدین نه کوم، نو له په ما باللذي ها تاسو کوم ستړی کېږم لکه په اړمبي کې تکبیر کې وړم او بیا چې کمندنه نه وړم نو لچې اړمبي کې وړل شم رستو نه شم وړلې نو لزه په ستړی کېږم نه. خو ځکه نو چتوما چې د امام ابو حنیفه رحمه الله وینا و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین کړي نه دي، د نبی علیہ السلام پری خودي دي، نو ځکه منګه پریدو. خو وینا راته چا وکړه؟ امام صاحب. صحیح ده کنه؟ بل طرف ته چې دا کمی اوچتای نو ولدی اسی اوچتای نه زمونږ په نیک ګمان دی اسی نو اوچتای ځکه اوچتای چې د سره سره دلیل له دی وی نبی امام شافعی ویلی دی چې نبی علیہ السلام بلا سکول اوچتول. صحیح ده کنه؟ د امام شافعی په واسطه وی چې لاس په سکول اوچتول، ما د امام ابو حنیفه په واسطه وی چې لاس په نه اوچت. چې د امام شافعی مقلد دی هغه لاس اوچتای نو هغه لاس نه کوي شوی، او زه چې لاس نو اوچتوم نو دانه چې مال لاس نه کوي نشته، دا دجالیت دی، دا فریب دی. د نبی فعله سنت و ترکه سنت، فعل نبی علیہ السلام سنت ته نو ترک هم څه دی سنت ته. نو نبی علیہ السلام ندی کړي نو زی چې نکوم نوم سکوما سنت کوم نو مال په نکولو سدي لاس نه کوي او غل په کولو لاس نه کوي. نو دا کما قل نه چې دی وې دا د لسرو په لوټوال او دا بل راکا په دې پونه شوي کما قل لګانا. د دې مسلو چېړلو ته څه ضرورت ته؟ عوام شکیان کوي، عوام به په دین کې څه شي شکیان شي چې دلته ماحول د نه لاسو چتولو جوړ دی بس مو چتاوه ځکه چې عوام شکیان کیږي استادانو مو مستغلط خولې دي. صحیح خبره ده کنه؟ عوامو ذهن دی خبرو ته نه رسی چې کم ځای کې د لاسو چتولو ماحول جوړ دی روري چتاوه کما ده ته وی چې مو چتاو امین نه زی چې نوام پتی زبان نه نو ولې نوام ازما باندې باللذي ولې پتی زنوام आवाज می اوچیږي خود دې د وجنه نوام چې نبی علیہ السلام پتی ز ویلې او هغه چې یو وی د امام شافعی مقلد نو هغه وی زګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلې نو هغه له په ویلو لسنه کوي پتی ز او مال په نو ویلو سدي لسنه کوي. نو څه ضرورت ته چې دا خبره منستراو باسي؟ د سنت مقابل کې سنت چېړي دا سنت پرې دا او دا کوا، دا سنت پرې دا او دا کوا. پرې د نبی علیہ السلام طریقې الله ته ټوله خوخه وي او ټوله دنیا کې ټوله ژوندۍ دي. دا ضروری خبره ده چې یو کس په ټوله طریقې ژوندۍ کوي. یو صحابي ټوله طریقې نه دي ژوندۍ کړي، یو ټولو صحابو ټوله طریقې څه کړي دي ژوندۍ کړي دي، خو یو صحابي ټوله طریقې نه دي ژوندۍ کړي. بس پرې دا خلک په یو طریقه روان نه فتنه انتشار ما پیدا کوا، نفرت ما پیدا کوا، اواز خلکو باندې کفر او شرک فتوی ما لگاوا. اتفاق او اتحاد ضروری چیز دی. نو شرعی حکم نہیں ہے نو د جواز د پاره شرعی حکم نہیں، حرامون شرعی حکم نه دی. وی تقلید موږ ځکه نه کو چې دا شرعی حکم نه دی. نو تقلید لکه په جواز کې شرعي حکم نه وي نو په حرامون کې ولا شرعي حکم د کم ځای نه راغی چې تقلید حرام دی، بیا ولا حرامون کې د شرعي حکم د کم ځای نه راغی. بیا نه هی پیش کا په تقلید باندې چې نه هی صریح نه هی په حرمت باندې پیش کا ماخوی واجب لغیره دی
واجب لغیره دی او په دې باندې چې کمونو دغه موجود دی حواله پښته دی. اللہ دے خوشحال کا. وہی چاروں اماموں سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں مثلا صحابہ کرام سے لے کر امام ابو حنیفہ تک وہ لغتا تن پڑھ کاری دل سو عجیب خبر دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مخ کے خلق چ کم دنو آپ ادا سی یو د دې لپاره یو شعر کتاب کې لیکل دی وی اے لقای تو جواب هر سوال کې مشکل ما حل شود به قیل قال. صحابه په داسې وخت کې موجودو چې هغه ته د سره تقلید ته حاجت نو، نبی علیہ السلام موجودو، تابعین په داسې وخت کې موجودو چې دا هغه په وخت کې صحابه کرام موجودو چې نبی علیہ السلام په خپل سترګو لیدل دي، هغه کې تقلید ته حاجت وو. هغه ډایرکټ د قران او سنت نه احکامات غستل شو. د صحابه په باره کې راغلي دي اعمقهم علما، اعمقهم علما، دا غي علم جوورو، دا غي علم جوورو. زنه پکې داوي وی عیسی علی السلام چې را کوشي نو د چا په مذهب وي لکه عیسی علی السلام د امام ابو حنیفه رحم الله نه په علم کې کم نه، دا خو کم عقل سړي سوال دی. عیسی علی السلام مجتهد دی، په قران او سنت نه پويږي او د قران او سنت نه ځان له احکامات راخلي کنه. دا غلط خبرې دي، غلط سوچونه دي او دا د ناسمجای د وجه سوالونه دي چې په دې باندې پويږي نه، په حقیقت د دې باندې نه پويږي چې تقلید څه ته وي او د دې څه مطلب دی. نو بس دا سوالونه چې کمونه شروع کی سو کوئی ځان ته محمدي ولې لیکي چې ځان ته حنفي لیکي، دا خو ما لوی باب دی کنه لکه څه کوي وی ځان ته محمدي ولې لیکي، ما سره محمدي کې سو خلاف نه کوي. محمدي باندې زما امتیاز ناراضي، د خوارجو نه ناراضي، د شیعو نه ناراضي، زه نسبت کوم د امتیاز د پاره. چا د پاره کوم؟ د امتیاز د پاره نسبت کوم. نو زما امتیاز څخه کم دنو د شیعه نه، د بریلی نه او دارنګ د نورو نه، هغه زمانه پس ناراضي، په محمدي ټکی باندې ناراضي. غم ځان ته محمدي وي، خوارجم ځان ته محمدي وي، شیعوم ځان ته محمدي وي، معتزلم ځان ته محمدي وي. زما امتیاز څخه کم دنو په حنفي سکیږي راضي، نو ځان ته حنفي وم. دا کوم خبره ده؟ خدا سمای د ناسمجه سوالونه دي او نه پويږي. غریبانان الله دې په نصیب کی چې کوم خبره مونږ وکړي صرف په دې غرض، صرف د دې لپاره چې مسلمانان یو بل ته زړونه پاک کی، بے ځای فتوی لګول، دا چې کمونو مسلمانانو کې تفریقه راولي. الله وی تفریقه بازی مکوي، مسلمانان یو موټی شي قرآن او سنت باندې. قرآن او سنت ائمه قرآن او سنت بیان کړی دي، هغه د ځان نه دین نه جوړ کړي چې سو ائمه شارحین دي، شارعین نه دي. ائمه سدي شارحین دي، شارعین نه دي. هغه نوې دین نه جوړ کړي، هغه د راوړل شي دین تشریح کړي دا، هغه وضاحت کړي پاغه باندې. ک بیام سو داس خبره ما کړي چې دا غزړه ته پټیس رسیدلې، نو که غلطه و ما پی غواړم او که صحیح و کنه نو بیا د خپل علاج په خپل وکي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الله رب العزت زمونږ د ناستو عاجزانو دا اوریدونکو د ټول ګناهونه معاف کړي. زمونږ چې کوم متعلقین وفات شوي دي، مور او پلار، رشتہ داران، استادان، الله دې د ټولو قبرونه منور کړي. د ټولو مسلمانانو مړو زړو او نو ټولو ته د الله مغفرت کامله نصیب کړي. الله رب العزت ته ژوندي هغه د فتنو نه په امان کړي. الله دې ولا هغه عمل توفیق ورکړي چې هغه د الله د رضا سبب ګرځي. الله دې دا غنو ساتي چې دا الله رب العزت د خفقان سبب ګرځي. الله رب العزت دې زموږ د عمل دا منو د سلامتی او ګرځي. الله رب العزت تینا فتنه شرونه او فسادونه ختم کی. الله دې په ټوله دنیا باندې اسلامي نظام راولي. الله دې په ټوله دنیا باندې اسلامي قانون راولي. الله دې ټول مسلمانان دې یو خلیفہ د لاندې جمع کی. الله دې ټول متفق او متحد کی. د اسلام چې څوک په کومه جامه کې په کومه طریقه خدمت کوي، درس او تدریس سره، واعظ بیان سره، دعوت او تبلیغ سره، جهاد سره، الله دې د هغه ټول مرسته او امداد وکړي. چې څوک د اسلام مخنیوي کوي او څوک چې کمندنو د اسلام بدخواوي، الله دې وته هدایت نصیب کړي.
به هدایت به قسمت کینی الله دې موږ د غیر شرون محفوظ کی او الله دې مقدس مکه خالی کی الله رب العزت زمنګ نه خوشاله شي الله دې مجاهدین ته فتح او بری نصیب کی الله رب العزت زمنګ نه هغه کارونه واخلي چې د الله د رضا سبب ګرځي بیمارانو ته چې حاضر مجمع کی دي یا اوریدونکو دي الله دې وته صحت کامله عاجله نصیب کی قرضداري الله رب العزت د هغه قرضونه د خپل غیبی خزانو نه ختم کی څوک بے روزګاری الله دې وته حلال روزګار نصیب کی څوک بے اولادي الله رب العزت وته نیکان صالحان اولاد نصیب کی چې چا جولای په نارینه اولاد پسې تړکیږي الله دې دا غي جولای د نارینه اولاد نه ډکیږي چې چا اولاد شته دي خو هغه نه پریشان دي الله رب العزت هغه تابعدار او فرمان بردار کی جیلیان دی الله رب العزت د جیلونو نه په خیر او عافیت باندې آزاد کی مسافر دی الله رب العزت په ډکو مونږلو باندې خپل خپل کورونو تراولي الله رب العزت زمونږ استادان چې کوم وفات شوي دي الله رب العزت غریق رحمت کی چې کوم ژوند دي الله رب العزت عمرونو صحتونو کې برکتونه واچي الله رب العزت د قران دعوت د قران درسونه د قران قانون د دنیا ګډ ګډ تورسي الله رب العزت زمونږ نه د دین خدمت واخلي الله رب العزت موږ د دین خادمان کی الله رب العزت زمونږ خاتمه په ایمان کی الله رب العزت موږ ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او په قیامت کې داغه شفاعت نصیب کی چا چې دا پروګرام منعقد کړو د دینی مقصد د پاره الله رب العزت هغه له دواړو جهان خوشاله ورکی الله رب العزت د دې پروګرام چې کوم خیرونه دي الله دې ټول مسلمانانو ته عام کی مونږ انسانان یو زمونږ بشرونه ومي الله دې ټول مسلمانان محفوظ کی الله رب العزت فتنه او فسادونه ختم کی الله دې مسلمانان متفق او متحد کی الله رب العزت چنن کملګری راغلی دي هر رز راتل او دې پروګرام کې شریک دل الله رب العزت ول د دواړو جهانو خیر ورکی الله دې د دین صحیح خادمانو ګرځي الله دې ول جولای د خیرونو نډکی کی الله دې ول د دنیا او د آخرت خوشاله ورکی چا چې په کیسه قسمت تعاون کړی یا ته د محبت په نظر باندې کتلی الله دې وته د مینې په نظر باندې وګوري الله دې زمون کورونو کې خیرونه او برکتونه راولي اتفاق او اتحاد دې الله راولي الله دې بغضونو حسدونو نه مونږه پامان کی الله دې زمون نه خوشاله شي الله دې موږ ته د نبی علیہ السلام شفاعت نصیب کی صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین Gracias.